بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. سورة هود د انبیاء علیهم السلام د واقعات سره د حضرت هود علیہ السلام واقعه په صورت کې ذکر کیږي. داغه په نوم باندې صورت مسماش. څنګه چې مصحف عثماني کې دا د صورت یونس پسې لګیدل، نزول کې د قصیده په نزول کې دا نازل شوه پس د صورت یونس نه. وړاندې صورت یونس سره مناسبت ابتدا سره هم د الت ذکر د قرآن د دې په ابتدا کې هم ذکر د قرآن، آخر سره مربوط ده. آخر د صورت یونس کې ترغیب وحتا واتبع ما یوحى الیک، او دلته چې کم ده ترغیب ده وحتا، نو آخر سره هم مربوط ده. الف لام را دا حروف مقطعات دی. الله حقیقی معنی باندې عالم دی. بعض حضرات تاویلی معنی کوي. الف راوته د اجلانا، لام لوامعنا، را د رشدنا. ویل شدا سے اجلا لوامع د رشد ډیر چې کم دی واضحه پړقیدون کې هدایت، واضح پړقیدون کې هدایت. هغه څه دی کتاب دا عظیم الشان کتاب دی. دا واضح پړقیدون کې هدایت دی چې څوک هدایت او لار حاصلوي نو قرآن دا غي د لپاره هدایت دی. احکمت آیاته محکم کړي شوی دی آیاتونه د دې، نو آیاتونه محکم دي، د نسخ نه دا منسوخ کیږي نه. احکمت د حکمتونو نه ډکړي شوی دی، هر یو آیت د حکمتونو نه ډک دی. ثم فصلت بیا په تفصیل بیان شوی دی من لدن د جانب د هغه ذات نه حکیم خبیر، هغه ذات د حکمت والا دی او خبردار ذات دی. او بنیادی مضمون اهم دا دی الله تعبدو تاسو عبادت مکوي الا الله مگر د یو الله کوي. انني بشک زو لکم تاسو د پاره من هدا الله د خوانه نذیر و بشیر، يرون کم او زیر ورکون کم. نذیر للمنکرین، کم خلق چې د الله د توحید نه انکار کوي، و بشیر للمؤمنین. وان استغفروا ربکم تاسو استغفار وای د خپل رب منه توبه و باسي خپل رب ته، ثم توبوا الیه بیا رجوع کوي د غزاد ته. یمتعکم تاسو له پیدا درکې متاعا حسنا پیدا خیسته، د دنیا ژوند بدل خیسته کی. الى اجل مسمى اغه ټیم مقرره پورې چې څومره ستا ژوند دی. ویؤتی وربکی کل ذی فضل هر خاوند فضیلت د پاره فضله دغه فضیلت او غرواله. وان تولوا کدی وګرځدل فإني اخاف علیکم بشک زیریګم پتاسو عذاب یوم کبیر، عذاب د ورځې لوینا. عذاب یوم کبیر عذابه عذاب ډیر لوی وي. الى الله مرجعكم الله تبستا سرجوي وهو على كل شيء قدير، ذا الله په هر شي قدرت والا دي. الا خبردار انهم بشک دوی يسنون صدورهم. پدې کې مفسرین دو احتمال ذکر کړي. یا دا لګي د مؤمنانو سره، مؤمنانو حضراتو چې کم دی د الله جل جلاله عظمت او د الله لوی همیشه چې کم دی هغه پړه کې مستحضر وي. او انسان کله بعضې داسې حالت راشي چې الته ځان بربنډول مجبوری شي او دس ماته نو لازمی ده چې خپل بدن بخکاره کوي. استنجا او دس کوي نو لازمی ده چې بدن بخکاره کیږي. همدارنګې د کور بعضې تعلقات الته لازمی ده چې بدن بخکاره کیږي. او دغه مؤمنانو به اخوا دا چېر الله راته ګوري څنګه دا بدن ښکاره کم، نو دوی بزان نه کپڑے تاوی کړي او ځان بیا داسې په تکلیف باندې کو چېر بالکل زما د بدن چرته ذره ښکاره نشي، ځکه چې د الله نه حیا راځي. الله پاک فرمایي دونه ځان مشقت کې ما چوه، دا خو تا بیا هم ځان ښکاره کو، کپڑے دې ځان نه تاو کړي. که تو ځان چې کوم د ښکاره نه کې او دغه شانې ځان نه کپڑے تاوی کې نو زما نه خو پټېدی نه شي. شریعت حکم په خپل ځای باندې دی چې ځان به نه بربنډې، ولی اخوا د الله نه پټېدل دا جدا سیز دی چې د الله نه خو بنده پټېږي نو خپل حیا بکې خو پټېدی خو نشي.
نه بعضې دا د مؤمنانو سره لګوي. الا خبردار انهم بشک دا مؤمنان یسنون صدورهم دوی تاوی خپلې سینې لیستخفوا چې دوی ځان پټ کړي منه د الله نه، ځان پټ کو چې الله مو نه ویني. الا خبردار حین هغه وخت یستغشون چې دوی ځان اونغاړي ثیابهم په کپړو کې، دا چې ځان اونغاړي په کپړو کې د الله عینې نشي پټېدلی. او دویم قول دا چې دا لګي د کافرانو سره. د کافرانو بعضې میټینګ او خبرې به کولې، نو دا یاره به ورسره وه چې موږ دا خبرې کوو نو الله یې اوري او پیغمبر ته خبر ورکوي. نو داسې به وکړه چې ځان نه به کپړې تاوې کړه، بلکل به ځان پټ کړه په دې کپړو کې، او بیا به چې کم دی د بل سره د راز خبره، یا چې به ځان پټ کړه چې کم دی په دغه وخت کې بیا سوچ او فکر که اوس مې ځان پټ کړی دی، الله ته پته نشته، اوس کو زه سوچ فکر او سمجوتې کوم نو کولی شم. الله فرمایي په دې کپړو تاوېدلو سره، په دې بړستن او کمبل تاوېدلو سره زمانه نشي پټېدلی. یسنون صدورهم تو کې خپلې سینې لیستخفوا منه چې ځان د الله نه پټ کړي. حین هغه وخت یستغشون چې دوی ځان اونغاړي ثیابهم په کپړو کې، یعلمو د الله پوهېږي ما یسرون هغه چې دوی پټوي و ما یعلنون هغه چې دوی ښکاره کوي. انه بېشک الله پاک علیم پوهه دی بذات صدور په رازونو د سینو. څنګه ستا د سینې د راز نه خبر دی، نو همدارنګې ستا هر حال ورته معلوم دی. وما من دابه نشته هیڅ یو زنده سر، دابه یدب علی الارض چې په دې ځمکه باندې ګرځي جم دی، فی الارض په ځمکه باندې، الا علی الله مگر الله باندې رزقها د هغه رزق دی. د الله علم داسې محیط دی چې دا څومره ځناور په مخ د ځمکه دی غونډو ته الله روزي ورکوي. به الا علی الله دې ته چې کم د لزوم تفضلی وي. معتزله خیال دی چې د دې بندګانو اصلح په الله باندې واجب دي، بنده چې په کم سیز کې خیر ده نو واجب دی چې الله یې ورکي. اهل حق وی الله باندې اسم لازم نه دی، او دا چې کم داسې ټکي ذکر کیږي چې دا رزق الله باندې لازم دی نو دا ته لزوم تفضلی وي. معنا دا د الله احسان دی چې ستا دا رزق په ځان لازم ګرځولی، که نه درکوي تا په سټې پر خرڅ کړي دي، اسم پې نشته. خدا چې د الله احسان دی چې ستا رزق په ځان لازم کړی در کوم به. ویعلم د الله پوهېږي مستقرها په زیاده استقرار د هغې و مستودعها په زیاده امانت. انسان یو ځای کې لږ وخت دپاره پاتې کېږي هغه ته مستودع وي، او چې مستقل پاتې کېږي هغه ته مستقر وي. نو د دې وجې نه دا د مختلفو حالاتو سره لګولی شي. بعضې دا ذکر کوي چې مستقر د مور بدن دی، مستودع د پلار شا ده، ځکه د پلار په شا کې څو ورځې وي نو بیا مستقل د مور خېټې ته رالی. ولی بیا چې سوچ وکړي د مور په دې خېټه کې خو هم همیشه زندگی نه، نو څوک دا ذکر کوي مستودع د مور بدن دی او مستقر بیا دنیا ده. د مور بدن کې څو ورځې چې کم دی تا شپې تېرې کړې بیا رالی دنیا ته، په دنیا کې د څو ورځې زندگی ده. خو چې دلته وګورې دا خوب مستقل نه ده، د دې نه لږه غټه زندگی وړاندې د برزخ ده. نو څوک یې دې څه لګوي مستودعها د دنیا زندگی و مستقرها او د برزخ زندگی. ولې که هغې ته وګورې برزخ هم همیشه خو نه دی، هلته خو هم څه ورځې پس به بیا راپورته کېږي. نو څوک بیا دا ذکر کوي مستودعها برزخ زندگی، مستقرها د حشر زندگی. خو حشر هم بیا مستقل نه دی، نه بیا مستقل جنت او جهنم دی، نه مستقرها کم چې ستا استقرار دی په جنت کې یا جهنم کې. کلن دا ټول په کتاب مبین دا دی په لوح محفوظ کې. وهو الذي الله غزا دی خلق السماوات والارض پیدا کړي اسمانونه او ځمکې په 6 ایام په مقدار د شپږو ورځو کې. وکان عرشه علی الماء او عرش د الله پاک په اوبو باندې، د الله عرش په دی اوبو او د اوبه په هوا باندې. کعب الاحبار یهودی عالم دی، هغه نه چې کم کلام نقل دی هغه فرمایي الله پاک یو ملغلرې په شکل باندې دا دنیا پیدا کړه. بیا هغې ته د خپل قهر په نظر وکتو نو دا ملغلره اوبه شوله، نو اوبه شولې غونډې، او چې اوبه شولې بیا یې دا لږ شانې ځای پکې راغونډ کو، د مکې مکرمې دا ځای راغونډ کو، دا یې منجمد کو، د دې نه دنیا چې کم د ځمکه راخواره کړه. په دغه اوبو باندې الله خپل عرش کېښلی او دا یې په هوا باندې اوبه درولې دي. بس د هر یو د الله خپل قدرت دی.
عرش داسې معلومیږي چې دا ړومبی پیدا شوی مخلوق دی. په دې کې چې کوم دی مختلف روایات دي چې اول کم سیز پیدا شوی دی. نو څوک دا ذکر کوي چې اول عرش پیدا شوی دی، ځکه دام روایتونه معلومیږي اول ما خلق الله العرش، الله عرش پیدا کړي. او دام راغلی چې اول ما خلق الله القلم، اول الله قلم پیدا کو به ورته وې ولیکه تقدیر. او څوک دام چې کوم دی راغلی اول ما خلق الله العقل، عقل الله لومبه پیدا کړی دی. او بعضې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نور ذکر کوي چې اول د نبی علیه السلام نور پیدا شوی دا غون راغلی دی. لیبلوکم چې امتحان وکي په تاسو باندې ایوکم کم یو په تاسو کې احسن عمله ښایسته عمل والا دی. ولئن قلت خامخه که ته ورته ووایې انکم مبعوثونه بېشکه تاسو به پورته کولی شئ من بعد الموت پس د مرګ نه لیقولون دوی وایي الذين كفروا کسان چې کافران دي ان هذا نه دی دا الا سحر مبین مگر جادو د ښکارا. ولئن اخرنا عنهم العذاب کم وروستو کو دوی نه عذاب الى امه معدوده یو ټیم مقرره پورې. دلته امت نه مراد ټیم دی وقت دی. امت په مختلفو معنیو سره راتلی شي. امت جماعت ته هم وي، ډلې ته او جماعت ته. درېمه پاره کې دی کنتم خیر امتن، کنتم خیر امتن خیر جماعتن، جماعت ته هم وي. امت چې کوم دی پیشوا ته هم وي، مقتدا ته هم وي. ان ابراهیم کان امتن، ابراهیم علیه السلام کان امتن دا پیشوا مقتدو. او دا امت چې کوم دی اجل او ټیم ته هم وي. نو دا عذاب ته مغروسته کو الی امت یو ټیمه پورې معدوده مقرر ټیمه پورې. نو لیقولن خامخا دوی وی ما یحبسه سشي دا عذاب بن کو الا خبردار یوم یاتیهم اغه ورځ چې راشي لیس مصروفا عنهم دا عذاب به دوی نه نشي اړولی کېدلی بلخوا. وحاق بهم نازل بشي په دوی باندې ما کانو هغه چې دوی به یستهزئون د هغې پسې ټوقې کولې. ولئن اذقنا الانسان کمن ګورسو انسان ته منا رحمه زمونږ د خوا نه رحمت ثم نزعناها بیا ترې واخلو دا رحمت منه د ده نه او تکلیف راولو انه د انسان لیئوس نه امید وي کفور ناشکره وي. ولئن اذقناه نعماء کمن ګورسو د تخپل نعمت بعد الضراء پس د ضرر نه مسته چې د ته رسېدلی وي. اول تکلیف او بیا راحت راشي. لیقولن نو خامخه دی وی ذهب السیئات لاړ تکلیف عني زمانه انه بشک دی لفریح خوشحالی کوونکی فخور فخر کوونکی. دوانو کې فرق دی. لفریح دی خوشحالی کوونکی دی په خپل نفس کې، او فخور فخر کوونکی دی علی الناس. نو فریح دا لازمی دی خپل ډکه خوشحاله دی، او فخور چې کنه دا متعدی دی په نور باندې فخر کوي. الا الذين صبروا مگر نه هغه کسان چې دوی صبر کوي او عملوا الصالحات او نیک اعمال کوي. اولئک دا کسان لهم مغفرت دوی د پاره بخنه ده او اجر کبیر او اجر دی لوی. فلعلک شاید چې ته تارکون پری خودون کې بعد ما یوحى بعض هغه چې وحی کیږي الیک تا ته وحی تا ته کیږي نو شاید چې ته دا پرې دی. وضایق به صدرک او تنګیږي په دې سره ستا سینه، دا سینه دی ولې تنګیږي او وحی ولې پرې دی. ان یقولو په دې وجه باندې چې دوی وی لولا انزل علیه ول نازلیږي د پیغمبر باندې کنز خزانه او جاء معه یا د راشد سره ملک فرشته. ستا د پاره چې کنده فرشته ملګرتیا کې ګرځي په دې خبرو ته تنگ شنو غینې ته وحی پرېږدي دونه. نبی کریم علیه السلام وحی نه ده پرېښی. اول انما انت نذیر بشک تیرون کې والله الله پاک علی کل شیء وکیل په هر سیز دې ذمہوار. حفاظت د الله سره دی. ام یقولون دی وی افتراه دا پیغمبر قرآن د ځانه جوړی. قل وتفاتوا بعشر صور تاسو راتلو کې په لسو صورتونو سره مثله مثل د دې. مختلف چیلنجونه قرآن مقدس ورکړي دي وقت په وقت باندې. سورت یونس دا نزول کې د سورت هود نه مخکې دی. نو په یو باندې چیلنج ورکړی شوی دی، په لسو باندې ورکړی شوی دی، او دا رنګ چې کم دی په غون قرآن مقابله ورکړی شوی دی. د ټول نه دی عاجز شوي دي. بعشر صورین په لسو صورتونو سره مثله چې مثل د قرآن وي مفتریات د ځانه جوړ شوي وي. ودعو تاسو راوبلئ من استطعتم هغه څوک چې ستاسو طاقت وي من دون الله غیر د الله نه. ان کنتم صادقین که تاسو رښتونی د الله نه سوا ستاسو د عابدان معبودان را جمع شي د قرآن په مقابل کې ځای لس صورتونه برابر کړي.
فإن لم يستجيبوا لكم کدی قبول والے اونک استاسو د پر دا چیلنج قبول نه کد قرآن مقابله او نکړه نفعلموا پوی شی انما انزل بعلم الله بشک دا قرآن نازل دی د الله په علم پدې کې د الله معلومات دي نو د مقابله سو کولی شي والله اله نشته لایق د عبادت الا هو مگر د الله دی فهل انتم مسلمون آیا ی تاسو مسلمانان دا استفهام په معنا د امر سره د اسلمو اسلام راوړی من کان هغه څوک چې یرید الحیات الدنیا د اراده کوي د ژوند د دنیا وزینتها او خایس د دنیا دا د دنیا خایس باندې دوکه دین الله فرمای نو وفي الیه من پورا ورکو هغه ته اعمالهم دا غوی عمل دنیا کې هغه ته خپل اعمال بدله ملو شي فيها په دنیا کې وهم او دی فيها په دنیا کې لا یبخسون دا غوی نس کمیږي نه کافر د دنیا په لالچ باندې او د دنیا په تمه باندې چې ارسه کې دغه نظر ویني الله وی پوره دنیا کې هغه تخپل حصہ ورکو اولئک الذین دا هغه کسان دی لیس لهم نبید د فرف الاخرت په آخرت کې الا النار مگر صرف اور بی آخرت د پر د سکړی نه دینو وحبط برباد دی ما سنعوا هغه چې دوی کړي فيها په د دنیا کې وباطل او باطل دی ما كانوا يعملون هغه چې دوی عمل کو افمن کان علی بینه آیا هغه څوک چې هغه په دلیل باندې من ربه طرف د خپل ربنا خبره کینو په دلیل عمل کینو په دلیل افمن کان د من نسوک مراد د نو دو قول ورپکې مفسرین ذکر کوي یو دا ذکر کوي چې مراد د دینه پیغمبر علیہ السلام دی نو نبی کریم علیہ السلام دا دی علی بینه من ربه په دلیل باندې د الله د خوانه الله معجزات ورکړي دي او یتلوه ورپسې د دې پسې شاهد منه گواه د دینه مراد د شاهد نه جبرئیل دی دغه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په بینه سره خبره کوي او شاهد او گواه جبرئیل سره دی دا دغه صداقت دی یا ویتلوه شاهد ورپسې د سره گواه نو گواه قران دی پیغمبر دی په دلیل خبره کوي او سره قران پیش کوي دا دغه د صداقت دلیل دی او څوک د شاهد معنی کوي په معجزو سره افمن کان علی بینه هغه څوک یعنی پیغمبر علیہ السلام چې دی په دلیل باندې ویتلوه به دلیل پسې ورپسې کی شاهد معجزم پیش کی او څوک معنی کوي په عقل سلیم سره دا پیغمبر چې کوم خبره کوي او ته عقل سلیم متوجه کی نو ته به دا په خپل اومني نو افمن کان علی بینه چې په دلیل باندې من ربه طرف د خپل رب نه ویتلوه شاهد ورپسې وی عقل سلیم عقل سلیم دا خبره منی دویم احتمال دا دی چې د من نه مراد نبی کریم علیہ السلام نو هر کس اغسته شي هر مؤمن مسلمان افمن کان ای هر هغه کس مسلمان علی بینه چې دی په دلیل باندې من ربه طرف د خپل رب نه مؤمن دی مسلمان دی په دلیل خبره کوي ویتلوه ورپسې د دې پسې شاهد گواه چې کنده به پیش کی قرآن مقدسه ومن قبله او د دینه مخکې کتاب موسی د دې قرآن وړاندې کتاب د موسی علیہ السلام امام دا پیش وو ورحمت او دا رحمت اولئک دا کسان یؤمنون به د ایمان وروړي په قرآن کریم سره او من یکفر چا چې کفر کو به په دې قرآن کریم سره من الاحزاب د دې ډلونه فالنار موعده اور دا غید وعده زید چا په قرآن کو پر کو انجام اور د جهنم فلا تکو پس تمکیگا فی مریت منه پشک د دین انه الحق بشک دا حق د من ربک طرف د ربستانه ولکن اکثر الناس لیکن ډیر د انسانانو لا یؤمنون دوی ایمان نه وروړي ومن ازلم ممن افترا سوک لوی ظالم د هغه چانه چې د تړي علی الله کذبا په الله باندې دروغ نه معنا د دینه بل غټ ظالم نشته کم انسان چې په الله باندې دروغ تړي څنګه چې دوی وی قران ته ځانه جوړي نو چې د ځان یو قرآن جوړي او ته الله ته نسبت کوي دا خو ته په الله دروغ وتړل د دې نه بل غټ ظالم الله فرمایشتا نه منه نشته اولئک دا کسان یعرضون علی ربهم دا پیش کولی شي په حضور د خپل رب ويقول الاشهاد او وی بگواهان هؤلاء وی بدا گواهان هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الله دا هغه کسان دي چې دوی ستا تکذیب کړو دا گواهان دي څوک نه پدې کې مختلف اقوال دي یقول الاشهاد وی بگواهان انبیاء بگوی کی پر خپل امتونو باندې یقول الاشهاد وی بگواهان پرشتي بگوی کی کم چې کرام الکاتبین دی هغه بگوی کی استا کردار جمع کړي دي
ويقول الاشهاد وی بگواهان د انسان اندامونه د انسان اندامونه په د انسان باندې گواہی کوي همدارنګه اشهاد چې کوم دی دا زمکه اسمان په انسان گواه دي ويقول الاشهاد وی بگواهان دا زمکه گواہی کوي دا زمانه گواہی کوي هؤلاء دا هغه کسان دي کذبو دوی تکذیب کړو چې کوم دی په خپل رب باندې دا ټول گواهان دي انبیام گواهان وي فرشتیم گواهان وي د انسان اندامونم گواهان وي دا شپه ورځ او زمکه هم گواه ده په انسان باندې حدیث کې راغلی چې کله ورځ راوخیږي دا ورځ دی بنده ته اعلان کوي ای بنده زه ګوره نن ورځ ما بیا به زه نه راځم ښه دقه نن ورځ ما بیا نه راځم په ما کې ته څه عمل کې به زه ستا دپاره ګوره ګویي کوم زه به ستا دپاره ګویي کوم چې دی بنده دا کړي نو اوس ته څه کې نو دا زمانه دا زمکه یومئذ تحدث اخبارها دا به د خپلو خبرونو بیان کوي نو وی بدا چې کوم د اشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا خبردار لعنت الله دا الله لعنت دی على الظالمين فظالمانو الذين دا کسان يسدون چې دوی خلق بندي عن سبيل الله د لارې د الله نه ويبغونها دوی لټي دا غي د فرع وجا کوګواله وهم بالاخره دی په آخرت باندې هم کافرون دی کافران اولئک دا کسان لم یکونوا ندی معجزین عاجز کون کی الله لره فی الارض پزمکه کی چې الله نه وتختی وما كان لهم نبيدي د پاره من دون الله غیر د الله نه من اولیاء سو دوستان یضاعف لهم العذاب دو چن کولی شي دوی د پاره عذاب ما كانوا يستطيعون السمع د دوی نو هغه طاقت د اوریدلو چې کوم هغه اوریدل د فائدې دي وما كانوا يبصرون او دوی نو چې دوی لیدل کړي وي هغه لیدل چې د فائدې دي اولئک الذین دا هغه کسان دي خسروا انفسهم تاوان کې اچولي خپل نفسونه وضل عنهم ورک بشید دوی نه ما كانوا یفترون هغه چې دوی دروغ جوړول لا جرم چې کوم دی بعض حضرات دا ذکر کوي چې دا کلمه مرکب ده لا جدا کلمه ده او جرمه جدا کلمه ده او اصل کې کلام دی لا و جرمه څنګه چې تاسو وای احدا و عشره بیا و د مینځ نه ویستې شي احدا عشره ویلی شي مرکبي بنای شي همدارنګه دلته لا و جرمه ده نو و د مینځ ویستې شو لا جرمه شو او د دې مرکب معنی ده لا جرمه لا شک ولا تردد لا شک ولا تردد په دې کې هیڅ شک او تردد پکې نشته لا شک ولا تردد او دویم قول پکې دا دی چې دا مرکب دو کلمو نه دی بلکې دا ټوټل دوه یو کلمه ده اولا هم د قصي یو کلمه ده دوی معنا کې لا بد ولا محاله لا جرم من لا بد ولا محاله خامخا دا خبر ده چې انهم دا کسان فی الاخرته په آخرت کې هم الاخسرون ام دوی تاوانیان دي ان الذين امنوا بشکا کسان چې ایمان وروړي او عملوا الصالحات او نیک اعمال کوي واخبتوا الى ربهم او دوی عاجزي کوي خپل رب ته اولئک اصحاب الجنه دا خوندان د جنت هم فيها خالدون دی به جنت کې همیشه مثل الفريقين مثال د دوو ډلو یو د مؤمنانو او بل د کافرانو الله دې مثال څنګه دی مثل الفريقين مثال د دوو ډلو کل اعما والاصم هر یو د بل سره زید دی کل اعما پشان د ړوندوالي و اسم او د کڼو دا کافران دي چړاند او کاڼه والبصير والسميع او بل ډله بصیر لیدونکي دا اوریدونکي دا مؤمنان دي هل یستوی آیا برابر دی داړاند او کاڼه او لیدونکي اوریدونکي دا برابر دي مثلا مثال کې فلا تذکروا تاسو نصیحت نه قبل وی نو معنا نه دي برابر ولقد ارسلنا نوحا مثال ذکر کوي د اعما او د اسوم اعما او اسوم سوق دي د نوح علی السلام قوم ته وګوره بصیر او سمیع سوق دي نوح علی السلام او د مؤمنانو ملګرو ته وګوره تاخیر سره موږ لګلو نوح علی السلام الی قوم خپل قوم ته په دې مضمون انی لکم بشک زستاسو د پاره نذیر مبین يرون کې مخکارا الله تعبدو تاسو عبادت مکوي الا الله مگر د یو الله کوي انی اخاف علیکم بشک زیرګم پتا سو باندې عذاب یوم علیم د عذاب د ورځې دردناک نه د عذاب ورځ چې کوم دردناک ده
فقال الملأ الذين وی سرداران هغه کسانو کفرو چې کافرانو من قومه د قوم د نوح علیه السلام نه ما نراک من نینو تعالی الا بشر مثلنا مگر انسان زمون پشان موږ ستا مشری پیغمبري څنګه ومنو ته خو زنګ پشانت یو عام انسان او چې دا تا سره کم ملګری دي وما نرا او موږ نینو اتبعک وما نراک موږ نینو تا د پاره اتبعک هغه کسان چې هغوی ستا تابعداري کړې ده کم ستا ملګري دي نو الا الذين مگر هغه کسان دي هم ارازلنا چې دا په موږ کې کمزوري خلک دي بادي الرأي په ظاهري نظر سره سرسري نظر وکړي نو دا زموږ د قوم ډېر کمزوري خلک دي مثال زموږ په پښتنو عرب کې لکه دا چې کنده نایان دي او جولاګان دي او بل داسې غریب ټایپ خلک دي نو په دوی باندې ستاسو فضیلت حاصل شو وما نرى لكم من نین استاسو د پاره علینا په خپل ځان باندې من فضل صغرواله بل نظنکم بلکې من ګمان کو پتا سو باندې کاذبین د دروغ جنو دا چې تو ځان ته پیغمبر وینو موږ ته دروغ کاری قال نوح علیہ السلام فرمیل یا قوم ازما قوم ارئیتم ما خبر راکی ان كنت على بینه کزیم په دلیل باندې من ربی طرف د خپل ربنا واتانی رحمه الله را کړی د الله د خوانه رحمت الله ما ته رحمت را کړی چې هدایت دې من عنده د خپل طرفنا فعمیت علیکم او دغه هدایت لون دې پتا سو الله ما ته هدایت نصیب کو خطا سوډاندې چې دغه هدایت ویني انلزمکموها ایا زدا لازم کوم پتا سو باندې پزور تاسو هدایت نه قبل په زور باندې تاسو ته هدایت چې کوم ده لازم کوم وانتم لها کارهون او تاسو د غیده پر بد غړون کی ویا قوم ازما قوم لا اسالکم علیه زنه غړم تاسو نه پدې باندې مالن مال مانع استاسو د پاره دا دی چې ګینه تاسو نه تنخواه او مزدوری چانده د نه اخلم نو تاسو دا نه قبلوي الله فرمایي پیغمبر خدا و چې تاسو نه په مزدوری نه اخلم ان اجر نه د زما مزدوری الا علی الله مگر دا په الله ده وما انا بطارد الذين دې کافرانو وتوي چې موږ د غریبانو سره مجلس کې څنګه کینو دا خو زموږ شرم دی نو ته د غریبانان د مجلس نه پاسوه موږ به ستا په دې مجلس کې یوازې کینو خبرې ته به غوږ کینو نوح علیہ السلام اراده وکړه چې دا غریبانان د مجلس نه پاسي الله منع کو نه به پاسه دا صحیح ده چې د دوی خیال ساتل پکار وو خو لیکن دوی چې کم ده د مجلس ته چې راځي د خیر د پاره نه راځي صرف دې د پاره راځي چې د خپل مرګري مجلس نه پاسيږي موږ به سره کینو نو موږ ایمان نه راوړو او د خپل مرګري به بدګمانه شي هغه به کافر شي د دې مقصود خپل اصلاح نه ده نو ځکه الله فرمایي دا غریبانان د مجلس نه مشړه دویم حکمت دا ده کچری انبیو دا سکړي وي چې دا غریبانان ته نه بیل کړي او د مالدار د پاره مجلس بیل کړي وي بیا به د قیامت پورې د قصید و مجلس چلیدل بیا به دا طریقه و چې کوم د جمعات کې به د خانانو جمع بیل و او د غریبانانو به بیل و بیا به دا طریقه و چې د خانانو قرآن به بیل او د غریبانانو قرآن به بیل د خانانو چې کوم د مدرسه به بیل و او د غریبانانو مدرسه به بیل و او مدرس چې درس کوله د خان صاحب مجلس د درس به بیل او د غریب هغه به بیل بیا به دا قصې بیل بیل چلیدل نو ځکه الله فرمایي چې دا غریبانان د مجلس نه مشړه که دوی در سره کینی جو ټیک ده نه کینی جو ندی کینی نو لہذا دا مجلس چې کم دی په بیل دا شر به په دې مرتبو بیا وما انا زنیم بطارد الذین شړون کې دا کسانو امنو چې مؤمنان دي انهم ملاقو ربهم بشک دی مخامخ کیدونکي د خپل رب سره دی خو د مجلس نه شړم چې تاسو ته غریبانان ښکاری البته د الله په نسبت باندې د قدر سیز خو مال نه دی انهم ملاقو ربهم دا اشاره د الله په نسبت باندې قدر سیز خو اعمال دي دوی به د الله سره مخامخ کیږي تاسو به مخامخ کیږي الته بهتري په عمل ده ولكني اراكم لكن زتا سوينما قوما تجهلون قوم جاهلان ويا قوم ازما قوم من ينصرني سوق بزما امداد وكي من الله د الله د عذابنا چې ما د عذاب نه خلاص کی ان طردتهم کزدا مسلمانان او شړم د خپل مجلسنا افلا تذكرون آیات سو نصیحت نه قبل وی ولا اقول لكم زنم تاسو ته عندي خزائن الله چې زما سره خزانه د الله دي د دنیا انسانانو خو نظر په دنیا را بند وي نو هود علیہ السلام ورته وی دا خو تمانه دی چې زبتا سره خزانه در کوم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب زنه پویګم په غیب ولا اقول زنم اني ملک چې ز پرشته يم دا یو دعوه خوم زنه کوم ولا اقول زنم للذین بارد هغه کسانو کې تزدری چې بدګړي اعینکم تاسو سترګي دا غریبانه تاسو پسترګو بد لګي خو زه د پېشان کې دانویم
چې لن یؤتیهم الله خیرا، الله بګری دی غریبانو ته خیر ورنکي، دا نه ویم، بلکې الله د انسان عمل ته ګوري. الله اعلم، الله خپويږي بما فی صدورهم، هغه چې دوی په سینو کې دي. انی بشک زو اذن په دې وخت کې چې دوی د مجلس نه پاسوم، لمن الظالمین، شم به د زیاتې کوونکو نه، ځان سره به زیاتې وکم چې مسلمانان د مجلس نه پاسوم. قالو دی ورته یا نوح، اے نوح علیہ السلام، قد جادلتنا، تا زموږ سره مباحثې وکړې، فاکثرت جدالنا، تا زیاته مباحثه وکړه. نو دا تمام چې کنه دوی خرافات دی او په انبیاء باندې الزامات لګي، په اکثر ته یاره چې ډېرې خبرې او بحثونه وشول، خو ستا د پیغمبرۍ چې کوم د څه سر ونیو، ته مونږ ګیره بس دغه عذاب راوله چې مونږ ختم شو، بس خبره اسانه ده. اکثر ته جدالنا فاتنا تراولا بما اغه عذاب تعیدنا چې مونږ ته نه یاري، ان كنت من الصادقین، کې د رښتونو نه. قال نوح علیہ السلام ورته فرمایل انما یاتیکم به الله، بشک په دې براتله کې الله پاک یقینا به تاسو ته عذاب راځي او الله به راولي ان شاء کده الله خو خشي. وما انتم نه تاسو به معجزین، عاجز کون کې الله لره چې الله عذاب راشي او تاسو عاجز کوي، عذاب ولمنه کوي. ولا ينفعكم، تاسو له پیدا نظر کوي نصحي زما خیر خوای، زه تاسو ته د ایمان دعوت در کوم، خیر خوای لټوم، دا تاسو له پیدا نظر کوي. په کوم وخت کې ان اردتو کزی اراده وکم ان انصح لکم، چې تاسو خیر خوای لټوم. ان کان الله کوي الله پاک یرید چې الله اراده کوي ایغویکم، چې تاسو گمراه کی، الله تاسو د گمراهی اراده کوي، نو زما نصیحت تاسو له پیدا نظر کوي. هو ربکم، دغه الله تاسو رب دی، و الیه تحشرون، دغه ذات ته بس تاسو جمع کېدل وي. ام یقولون، بلکې دوی وایي افترا، دا پیغمبر د ځانه جوړی. قل ورته ان افتریته، کما د ځانه جوړې کړي خبري، نو فعلی اجرامی، چې ما جوړې کړي دا غي جرم په ما باندې بار دی. وانا بریء، نو زه به جدای مما د هغه نه، هغه سره جدایم، تجرمون، چې کم تاسو جرمونه کوي، تاسو د شرک نه زه بری ما. و اوحی الی نوح، وحی وکړی شو نوح علیه السلام ته، انه لن یؤمن، شان دا دے هرگز ایمان نه وروړي، من قوم کستا قوم، الا من قد آمن، مگر هغه کسان چې هغه ایمان راوړي دي. دا چې کوم ایمان راوړي بس دا قد نور ایمان نه وروړي. فلا تبتئس، تمخ پکېږه، بما كانوا يصنعون، هغه چې دوی يفعلون، دا کافران چې سکی په دې خپه کېږه ما. خنو د دې مقابل کې وصنع الفلک، الله نوح علیہ السلام ته فرمایل دې پروا مکه او ته کشته جوړه کړه. مفسرین ذکر کوي چې څه کلونه نوح علیہ السلام بوټي کرل، بیا دا ورسېدل، څو کلونه بیا دا کټ کېدل، بیا اره کېدل. نوح علیہ السلام فرمای الله مال خو دې چل نه راځي، الله ته فرمایل دا غون حفاظت به زه کوم، چل به ز در خیم دته. تختې جوړې شولې، نوح علیہ السلام تختې ټکوي ته کشته برابرې. دا مشرکان په هغې باندې ګرځي را ګرځي، ټوقې پسې کوي. یو خو موږ وی چې ته لیونی، اوس پته ولګېده چې لیونتوب دې ټولې دنیا وکتو. سمندر په کوم ځای کې دی، سیند په کوم ځای کې دی، او ته کشته په کوم ځای کې جوړې. یو سړی دلته کشته جوړوي، دا سیند دا اوبه ډېرېږي، بل ورته ویلي ونی سیند خو هلته په نوښار کې دی، سمندر په کراچۍ کې دی، زموږ ځای په کوم ځای کې، دا په کوم ځای کې دي، او ته کشته چې کوم د ملکان په غار کې جوړې. موږ وی چې ستا دماغ کار نه کوي، پته ولګېده که نه. کله بیا ورته وی اوسه پورې ځان ته پیغمبر وی، اوس ترکاڼ شوې، اوس ترکاڼي زده کې چې که د ترکاڼ شوې نو پیغمبري نه دې ته رالې، بس سبا به زموږ دین ته بیا را روان یې. ښه نه بله موقع باندې الله ذکر کوي، ورته فرمایي که تاسو موږ پسې ټوقې کوئ، موږ به تاسو پسې ټوقې وکړو. کشته جوړه شوه، مختلف اقوال پکې راغلي. مفسرین فرمایي یو قول باندې اکتفا کوو، دا 300 لاسه اوږده وه، دا شرعي ګز دی، انسان دا لاس 300 لاسه دا کشته اوږده وه، او 50 لاسه دا پلنه وه، او 30 لاسه دا اوچته وه. نو 300 لاسه اوږده وه، د دې نه زیات هم راغلي دي، 600 1200 پورې هم راغلي دي. او مشهور قول د 300 دی چې 300 لاس دا اوږده کشته وه، او 50 لاسه چې کوم دی دا پلنه وه، او 30 لاسه دا اوچتوالي کې وه، ځکه دا 3 چته وه. نو ګویا یو چت چې کوم دی 10 لاسه شو، نو 30 لاسه دا اوچته وه. په دې لاندې چت کې چې کوم دی خوراکه وه د انسانانو د زناورو، او په دې دویم چت کې حیوانات او زناورو، او په دریم چت کې انسانانو. نو الله ورته فرمایي وصنع الفلک، جوړوه کشته، باعیننا،
عین سترګې ته وایي باعیننا زما روبرو زه به ورته ګورم زما د سترګو مخامخ و وحینا او زما په وحی باندې نوح علیه السلام یې ماله خو د کشتۍ چل نه راځي الله ورته وفرمایل وحینا زه به ته وحی چل درخیم ولا تخاطبني زما سره خبرې مه کوه فی الذین باره د هغه کسانو کې ظلمو چې ظالمان دي انهم مغرقون بېشکه دا غرق کړی شوي دي مختصر کې تاسو وایي انهم دا تاکید دی پکې دا تاکید سره کلام ولی ذکر کوي ځکه دلته شوبه وه الله ورته زما سره خبرې مه کوه او هر پیغمبر په خپل قوم خفه کېږي معلومیږي دا چې دا به بیا درخواست کوي نو دغه احتمال د درخواست الله پاک رد کوي په تاکید سره چې بیا به درخواست نه کوي انهم مغرقون د دوی په شان کې فیصله د غرق شوده شوې ده ویصنع الفلک د به جوړوله کشتۍ وکلما هر کله مر علیه چې تېرېده به په ده باندې ملأ یو جماعت من قومه د هغه د قوم نه سخروا منه دی به ټوقې کولې د نوح علیه السلام پسې قال نوح علیه السلام به ورته وی ان تسخروا منا که تاسو ټوقې کوئ زموږ پسې انا نسخر منکم موږ به ټوقې وکړو تاسو پسې کما تسخرون څنګه چې تاسو ټوقې کوئ چې دا تاسو په دې اوبو کې غوپې وهئ که نه موږ به تاسو پسې بیا دغه مسخري وکړو فسوف تعلمون زه دی چې تاسو به پوه شئ من یأتیه چا له راځي عذاب یخزیه عذاب چې دی رسوا کي ویحل علیه او په چا نازلیږي عذاب مقیم عذاب دایم حتی تر دې اذا جاء امرنا کله چې رالی زموږ امر د هلاکت د دې قوم وفارت تنور او جوش وهو تنور په جوش کې رالی په دې تنور کې اولا دو قول دي چې آیا دا معین دی او که غیر معین نو بعضې فرمایي دا تنور غیر معین بس یو تنور دی چې د هغې نه اوبه کېدل شروع شو نو دا به دلیل د دې خبرې چې اوسو طوفان او عذاب شروع شو وجه دا ده چې په مخ د ځمکه باندې د ټولو نه اوچ ځای هغه تنور وي لون ځای نمناک ځای هلته تنور کار نه کوي که دغه تنور چې کوم دی لږه نمي واغسته بس ډوډۍ نه پخوي بیا نو چې هر کله په ځمکه باندې د ټولو نه اوچ ځای دا تنور دی نو چې دا اوچ ځای د قابل د اوبو شو نو په دې پوه شو اوس به غونډه ځمکه اوبه راټوکوي نو فارت تنور بیا دغه تنور تعین دی او که غیر تعین دی نو بعضې فرمایي تعین دی دا په کوپه کې چې کوم دی تنورو هغه خاص تنور ته وخو چې کله په دې کې اوبه راوټوکېږي او څوک وایي دا چې کوم دی په شام کې یو خاص تنورو چې په دې کې اوبه راوټوکېږي او بعضې تعین نه وي بس صرف دا به نشانه چې تنور چې کوم دی هر تنور چې وي غیر معین چې پای کې اوبه شروع شو دا بس تا نه ښیي چې اوس د الله عذاب شروع شو دا هغه معنی وي چې تا تنور په خپله معنا سره اخیستو دویم احتمال بعض ذکر کوي چې مراد د تنور نه مخ د ځمکې دی نشانه به دی نوح علیه السلام چې د ځمکه کې هر ځای کې اوبه راټوکېدل شروع شول هر ځای کې اوبه راټوکېدل شروع شول نو چې دا غونډه ځمکه چینه شي که نه نو اوس به ته پوه شي چې دا عذاب شروع شي وفارت تنور چې کوم دی او جوش و تنور قلنا موږ ورته احمل فيها سوارکه په دې کې من کل زوجین د هر جوړو نه اثنین دوه زوجین نه پته ولګېده چې دا دوه دین د اثنین پسې وروسته ولې ذکر کېږي نو دې نه جواب دی احتمال دا دی چې من کل زوجین هر جوړو نه نو معنا چې نر او ښځه جوړه شي نو دا یوه جوړه شوله بیا دلته ذکر کېږي زوجین په تثنیې سره نو دا جوړه بله جوړه نو ګویا د هر څیز نه څلور څاروي به خېجول غواړي یوه جوړه او بیا بله جوړه نو دا دوه به خېجول غواړي جوړې نو څلور شول او سره د دې نه چې مقصود خو صرف یو نر او یوه ښځه دي نو ځکه پسې وروسته ذکر کېږي اثنین مراد د زوجین نه دا دی چې دا په خپله یوه جوړه شوې ده چې نر او ښځه یو ځای شوي دي دا یوه جوړه شوه اثنین همدقه دوه مراد دي دا به چې کنده وخېجوه اهلک او خپل اهل الا من سبق علیه القول مگر هغه چې مخکې شوی په دې باندې زما وینا د عذاب نو دا به پکې نه خېجې دې نه مراد د نوح علیه السلام بچی دی کنعام ومن آمن او هغه څوک چې هغوی ایمان راوړی دی بعضې حضرات فرمایي چې د نوح علیه السلام سره خاتون کې کسان دا صرف اوه کسان دي درې انګیان دي او درې چې کوم دی زامن دي او یو نوح علیه السلام په خپله دی ځکه ښځه خو هم کافر د هغه هم په عذاب کې پاتې شوې ده بس دا اوه کسان دي خو دا قول کمزوری دی ځکه چې الله فرمایي خپل اهل مو خېجوه او من آمنه چې چا ایمان راوړی هغه مو ته وخېجوه پته لګي د نوح علیه السلام نه علاوه نور مؤمنانو سره شتي همدارنګې چې راکوزېږي
نو ته فرمایي پتا دې سلامي وعلى ممن معك راغلی دی علا امامین هغه امتونه چې کوم تا سره په دې کې چې نوح علی السلام واپس د کشته نه کوزیدو نو خپل اهل سره مؤمنان ور سره نو من آمن وما آمن معه ایمان نور د سره الا قلیل مگر لګو کسانو د سل نه چې کوم د کم کسان دی اتیا دی او یا دینه کم وقالو فرمایل نوح علی السلام ارکبوا فيها تاسو شوارشي په دې کشته کې بسم الله مجریها د الله په نوم باندې چلیدل د دي ومرساها ادریدل د دي چلیږم د الله په حکم ودریږي به نوح علیہ السلام چې کشته ته خطو نو دا لسم درجه باندې نوح علیہ السلام خطو او د عاشورې په ورځ باندې راکوز شو دا شپږ میاشتې چې کوم ده د کشته دا سفرو ومرساها ادردل د کشته دی ان ربی بشک زما رب لغفور رحیم خامخ بخون کې مهربان دی وهي د کشته تجری بهم چلیدل په دی باندې فی موج په چپو کې کل جبال پشان د غرونو داسې غټي چپی وانا د आवाज کو نوح علی السلام ابنه خپل زویتا کنعان نوم یا باز فرمای کنعان لقب دی او یام دینم دی یام ته आवाज کوي وکانه فی معزل دو په یو کنارو طرف یا بنی ای بچوړیا ارکب معنا سور شزم سره په دې کشته کې ولا تکم مع الکافرین او تمکه د کافرانو سره مپاتې کېږي قال بچی ورته ساوی زرد چې ز پناه حاصل کم اله جبل دې غرته یعصمونی چې ما بچ کی من الماء دوبونه بابا موږ په دې ژوند او تجربه کې داسې نه دي کتلی چې ګینه دونه وبره غلی دي چې دلته وبره خطلی دي نو دونه وب کمزې کی دي خو بیان ک بل فرض توي دا وب ډېر شوي خو دلته بروخي غر سر ته خو نه دي خطلی زب غرته پناه والا قال نوح علیہ السلام فرمى لا عاصم اليوم من امر الله نشتا بچ کون کې نن ورځې د الله د امر نه الا من عقد مگر هغه سو الا من رحمه چې الله په رحم کړي ظاهری په دې استثناء باندې اشکال ده چې اصل استثناء کې متصل وي او دلته متصلا ځکه عاصم اسم فاعل صيغه ده او استثناء راغلي الا من رحمه دا د مفعول صيغه ده مرحوم د مفعول استثناء شوی د فاعل نه ده نو استثناء متصله پاتې نشوه د دې چې کوم د مختلف جوابونه کوي یو جواب کوي چې د عاصم اسم فاعل دی خودل د په معنا د ذی قضا ورته وي اسم فاعل دی خدا په معنا د ذی قضا نو اسم فاعل د په معنا د مفعول سره شو او رحمه او معنا مفعول سره دی الا عاصم الا معصوم لا معصوم نشته بچ کېدل نن ورځې الا من رحم مگر هغه مرحوم به بچ کیږي چې الله پر رحم وکړي دویم داسې ویل شي چې دا عاصم اسم فاعل صيغه ده او اسم فاعل چې کوم د معنا د فاعل سره عمرزي او کله مفعول ته معنا سره عمرزي ویل شي من ما ان دافق دا اسم فاعل صيغه ده لیکن دلته په معنا د مفعول سره چې مدفوق سره من ما ان مدفوق هغه اوبو چې هغه ټوپ ولري نو دلته چې کوم ده دا اسم فاعل عاصم په معنا د مفعول معصوم سره لا معصوم نشتا معصوم بچو الا من رحم مگر بچکیږي بسوک هغه کس چې هغه مرحوم دی نو دواړه په معنا د مفعول سره دریم داسې ویل شي چې دلته تن زوات واخله قتل لحاظ د اوصافنا نو لا عاصم نشته چې کوم دی ذات معصوم ذات الا من رحم مگر هغه ذات چې هغه د مرحوم ذات معصوم نشته ذات معصوم به هغه چې کوم مرحوم وي چا باندې رحم وي نو اقوا دا چې کوم معصوم شي دا درې احتمال چې تو استثناء متصل وای او که استثناء منقطع وای نه به خو سمسره نه پیدا کی به خو واضح ده نو لا عاصم نشته بچ کون کې الیوم نن رضی من امر الله الا من رحم لكن من رحم لیکن هغه څوک چې پاغي باندې رحم وشي وحال بينهما الموج د خو په دې ځبانه خبره کوله زب غرته خېجم فی الحال د بو چپراله نو وحال پرده شو بينهما د پلارو د زی په منس کې الموج چفا فکان من المغرقین دا شو غرق شو دونه او بوزا سره اوچت کړه وقیل شپږ میشته پس چې کوم دی الله وبو ته امر وکړ وقیل ویل شي یا ارض ازمکی ابلعی ماء کی تیر ک خپل وبو زمکی چې کوم وبره چوته کړي دا واپس تیر ک
ویا سمای اسمان اقلعی ته اوچ شه. نو د اسمان چې کومې اوبه راتوی شوي نه خو واپس خطا نه شوي، هغه د مخلوق د فایدې دپاره الله په ځمکه پرېښودې، او کوم چې د ځمکې وتلي اوبه وي هغه الله واپس په ځمکه راښکلي. وقودی الامر فیصله شو کار د هلاکت د قوم د نوح علیه السلام واستوت او قرار حاصل کو د کشتۍ علی الجودي په جودي غر باندې. دا یو غرو په دې باندې ودرېده. حدیث کې کوم دا راغلی ادرکته اوایل هذه الامه، د دې کشتۍ تختې او آثار دا په دې غر باندې پراته ان تر دې چې اسلام دنیا ته راغلی د مسلمانانو او ودینو حضراتو د دې ملاقات کړي، دا کشتو ملاقات یې کړی دی د تختو هغې پورې دا پرته وه. وقیل ویلی شو بعدا للقوم الظالمین، لرې والدي وي د الله د رحمت نه هغه قوم دپاره چې دوی ظالمان دي. ونادى نوح آواز وکړ نوح علیه السلام ربه خپل رب ته، قال وی فرمای ربي ای زما رب ان ابني من اهلي، بشک زما زوی زما د اهل نو، وان وعدك الحق، استا وعده وحق، وانت احكم الحاکمین، تغورا فیصله کوونکی د فیصله کوونکو نه. تا را سره وعده کړې وه چې و اهلک استا اهل به بچ کوم، او زما دا بچی خو زما د اهل نو، هغو غرق شو بچ نه شو. نو ستا وعده چې کوم دی دا حق ده. قال الله تو فرمایل یا نوح ای نوح علیہ السلام انه بشک شان ده لیس لك من اهل، لیس من اهلک دا نو استاد اهلنا، انه عمل غیر صالح، بشک ده خاوند عمل غیر صالح. یو الله فرمای دا استاد اهلنا نو، انه عمل کدا ضمیر پکې راځي کې دی بچی ته د بیا حمل ظاهر نه صحیح کیږي، ځکه انه دا کنعان عمل، دا خو عمل نه دی. دا فرمای الله پاک چې دا عمل صالح، دا خو عمل نه دی، دا خو انسان دی. نبی ابوتا مضاف راو باسي انه بشک دا کنعان ذو عمل صالح، ذو عمل صالح دا خاوند غیر صالح عمل والو. انه ذو عمل غیر صالح بکی بیا. او یا چې کوم د هو ضمیر د ابن تراجه مو وای، دا هو ضمیر راجه ک د سوال تا نوح علیہ السلام ته د بچی د پاره سوال کې، دا سوال ګورخه عمل نه دی، ځکه چې هغه سړی اهل د سوال نه دی. نو انه بشک استاد سوال لیس من اهلک، دا نه دی استاد اهل او مناسبت نه، انه ځکه دا استاد سوال عمل غیر صالح، دا عمل دی غیر صالح. فلا تسالنی تتپوس مکو زمانہ ما لیس لک به علم، چې هغه ستا علم نه. اشکال دا پیدا کیږي چې سوال خو خلک مال تکي چې علم یې نه په یو سیز نه پوهیږي، نو سوال وکړي، او چې ته پوهیږي نو به خو سوال ته ضرورت پاتې نشي. نو دلته الله فرمایي چې ستا په علم نه یي، ته په نه پوهیږي، نو هلته به سوال هم نه کې، دا خلاف د ظاهر نه دی. جواب ته نه دا دی. شاه عبدالقادر صاحب جواب کړی، دغه فرمایي چې یو سړی سوال کوي که نه، نو یوازې دا سائل به خپل ځان ته نه ګوري، دا سائل به مسئول عنه ته وګوري چې زه د چا نه سوال کوم، نو آیا دا سوال زما د د شان مناسب دی چې د نه تپوس وکړم؟ مسئول عنه ته به هم ګوري. او دلته سوال خو د نوح علیه السلام دی، مسئول عنه چې کوم دی هغه الله دی. او سره دی نه چې دا بچی کافر، نو الله پاک خو کافر نه بخي، دغه مسئول عنه ته به ګوري. یوازې ته نه، چا سره چې کوم دی ته تپوس کې، نو وګوري چې آیا دا ټیم د آرام خو نه دی، دا ټیم د بل مصروفیاتو خو نه دی، نو بیا که تپوس کې نه وکوه. نو الله پاک ورته فرمیل ستا چې کوم دی دا تپوسو دا د اهل ستانه دی، ځکه چې الله پاک د کافر بخنه نه کوي. دویم محمل داسې ویلی شي چې انه دا غوښتنه ستا، یو چې کوم دی سأل یسألو سوال شي تپوس ته وایي، سأل یسألو مسألتن بیا چې کوم دی ویلی شي غوښتنې ته. نو الله پاک دا سوال نه منع کوي چې ته سوال کې د بچی د پاره، منع کوي چې نو هغه غوښتنه منع کوي. تو زمانه بچی غواړي، نو کافر بچی تعالی څنګه درکم؟ نو یو سوال کول دي، سوال په جهل سره کیږي، او یو غوښتنه ده. نو الله پاک چې منع کوي، نو غوښتنه منع کوي چې تو زمانه غواړي چې دا بچی به بچ کا، نو دا غوښتنه ستا ته نه ملاویږي. نو انه بشک دا ستا غوښتنه عمل غیر صالح، فلا تسألنی ته مه غواړه زمانه ما لیس لک به علم، انی اعظک بشک زتا ته نصیحت کوم ان تکون من الجاهلین چې ته نشې د ناپوهونه.
قال دو فرمایل ربي ای زما رب اني اعوذ بك بشک ز پناه غواړم پتا ان اسلک چې زه غواړم ستانه مالي سلی به علم چې نه پاغه باندې زما علم و الا تغفر لي كتما تبخنونه کی وترحم رحمونه کی اكو من الخاسرين زما شمد تاوانيانونه قيل ویل شي انه عليه السلام اهبط بسلام کوشد کشتنا زما په سلام سره مینا زموږ د خوانه وبرکات علیک وبرکتونه پتا باندې وعلى اممن وبعض امتون باندې امم معك چې کم تاسو ردي په دې غونډو باندې چې کوم دې برکت دې و او نور امتنا سنمتعهم زر چې زباغله پیدا ورکم ثم يمسهم ببورسیږي دې ته من زما د خوانه عذاب الیم عذاب دردناک تلك دا من انباء الغیب د واقعات د غیب ندی نوحي الیکم وحی کو تا ما كنت تعلمها تنبی چې ته پویدل پدې باندې الله فرمای ته نه پویدل پدې انت تو ولا قومك نستقوم من قبل هذا مخکې دی وحینا فاصبر صبر کو ان العاقبه بشک خسته انجام للمتقین د پاره د پرهیزګارانو دی و الى عاد او لګل معادیان ته هم دا غیر هود علیہ السلام قال دورته یا قوم اعبدوا الله ای قوم زما تاسو عبادت کوي د الله پاک اعبدوا الله عبادت خدای کو مراتنه وحد الله الله واحد لا شریک وګړي مالکم من اله غیره ان انتم الا مفترون نه مگر تاسو درو جوړون کی یا قوم ازوا قوم لا اسالکم زنه غړم تاسو نه پدې باندې اجر سم مزدوری ان اجر زما مزدوری الا علی الله مگر په الله باندې دا د دې بس ثواب اجر الله راکي فاتورنی هغه ذات چې زه پیدا کړم افلا تعقلون آیا تاسو د عقل نه کار نه اخلي و یا قوم استغفر ربکم ای قوم زما تاسو استغفار غواړي د خپل رب نه الله نه بخنه غواړي فقل تستغفر ربکم انه کان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا آلتا الله پینځه فائدې ذکر کوي د استغفار د پاره چې کوم سړی استغفار وي الله به اولاد ور کوي باغونه ور کوي باران به ور کوي پینځه فائدې الته بیانېږي نو استغفر ربکم ثم توب الیه توبه وبس يرسل السماء راولي لو بلیږي اسمان علیکم پتا سبحانه مدرارا په شبو باران پدوی باندې الله باران بن کو 3 کال په باران بن شو نو خیدا سه وتړس خول نو نوح علیہ السلام ورته وی الله بچ کم دے هود علیہ السلام ورته پتا سو باران وشي دا قات سالیانه به ختم شي او شبو باران ويزيدکم تاسو بزیات کی قوتن په قوت کې اله قوتکم تاسو د نور قوت سره څنګه تاسو مضبوط خلک الله به نورم تاسو قوت سیوا کی ولا تتولوا مجرمین تاسو مگر زي مجرمان قالو دی یهود ایهود علیہ السلام ما جئتنا تراتل نکړي موږ ته به بینتن پس ښکار دلیل باندې دا د مشرکین سوال عنادن دي چې تا دلیل نه دراوړي او پیغمبر دلیل ذکر کړي وما نحن منګ نه به تارکی الہاتنا پر خودن کې د خپل معبودانو چې دا معبودات منګه ستا په وجه پرې دوان قوله کا ستا په وینا وما نحن منګ نه لک بمؤمن ستاره پر یقین کوون کی وان نقول منګ نه وی الا تراک مگر دا وی چې رسول کړي تا ته بعدو الہاتنا باز خدایانو زمونږ به سو ان په تکلیف سره زمون خدای ډېر خدایانو ته په بدو یادینو معلومیږي دا چې ستا دماغ خراب کړی دي او تا ته تکلیف تر رسولې ده قال دورته انی اشهد الله بشک زګواکم الله پاک وشهد تاسو گواشی انی بریء بشک زجدای مما تشرکون دا غنه چې تاسو د الله سره شرک کوي من دونه غیر د الله نه فکیدونی تاسو تدبیر جوړ کړئ جميعا ټول تاسو غون را جمع شي زما خلاف تدبیر وکي ثم لا تنذرون بما ته مهلت مرا کوي انی توکلت علی الله بشک ما توکل کړه په الله باندې ربي و ربکم چې تاسو رب دې او زما رب دې ما من دابه نشته هیڅ زنده سر الا هو مگر د الله پاک اخذ نیون کې دې بناسیت هدا غید تندینا مراد د نیولو د تندینه تسخير دې ایس یو زناور نشته مگر د الله په علم کې او د الله په قدرت کې دې نو تاسو د الله د قبضینه بهر نه ان ربي بشک زما رب علی صراط مستقیم پلار نه غده فین تولوا پس کده وګرځل نو ورته وای فقط ابلغتکم تاخ سما ورسول تاسو ته ورسلت به هغه احکامات چې په لګل شوم کم احکام چې په لګل شوم هغه تاسو ته ورسول ويستخلف ربي خلیفہ بو ګرځي زما رب قوما غیرکم قوم غیر تاسو نه عادیانو تاسو بدلی کی نور قوم براولی ولا تضرونه تاسو ضرر نشي رسول الله ته شي ادس شي چې تاسو غون هلاکین او الله تاسو نقصان رسوي شي نه ان ربي بشک زما رب على كل شيء حفيظ په هر چیز د حفاظت کوونکې ولما جاء امرنا کله چرله زمون امر د عذاب
فیصله د عذاب وشوله نجیناه د مخلاص ورکو هود علیه السلام ته والذین آمنوا کسان ته چې مؤمنانو معه د هود علیه السلام سره برحمت منا پر رحمت سره زموږ د جانبنا ونجیناه مخلاص ورکو دوی ته من عذاب غلیظ د عذاب سخنا تلک عاد الله فرمی دا چې مې بیان کړ دا عادیان جهدوا بآیات ربهم دوی انکار کړو د نشانات د خپل ربنا وعصوا رسله دوی مخالفت کړ د پیغمبر اشکال دا پیدا کیږي چې دغه وخت کې خو صرف هود علیه السلام دلته خو الله جمع ذکر کوي رسول جواب داده چې د یو پیغمبر نه انکار داسې دی لکه د تمام پیغمبرانو انکار همدارنګې دوی ته چې کوم د پیغامات راوړي نو یو پیغمبر راوړي پیغامات د تمامو انبیاو دا یو وي نو ځکه په جمع ذکر کیږي چې رسول نو دوی تکذیب وکړي چې کوم دی او عصوا رسوله واتبعوا دی تابعداري وکړه امر کل جبار عنید د امر د هر متکبر چې هغه په تکبر عنید او زیدیو د حق سره واتبعوا ورپسې شو په هذه دنیا په دې دنیا کې لعنتا لعنت هر یو کس په دوی لعنت وي په دې عادیانو باندې چې کوم د هود علیه السلام خلاف واتبعوا ورپسې شو دی پسې فی هذه دنیا په دې دنیا کې لعنتا لعنت و یوم القیامت په ورځ د قیامت باندې هم الا خبردار ان عادا کفروا ربهم بشک عادیانو کفر وکړ په خپل رب الا خبردار بعدا لعاد قوم هود لري والدي وی د عادیان د پاره د رحمت د الله نه چې قوم د هود علیه السلام دی و الى ثمود اخاهم لګل مسمودیانو ته ضرور صالح علیه السلام قال د ورته یا قوم اعبدوا الله اے زما قوم تاسو عبادت کوئ د الله پاک مالکم من اله غیره هو انشأکم دغه الله تاسو پیدا کړی من الارض د زمکینا هو دغه الله تاسو پیدا کړی د زمکینا موږ چې وګورو موږ د زمکې نه پیدا موږ خو چې کم دی د مور پلار نه پیدا یو انو دې درې توجیهات کويش یو دا چې هو دغه الله پاک انشأکم تاسو پیدا کړی معنی انشأ اصلکم تاسو اصل چې آدم علیه السلام هغه الله د خور نه پیدا کړو او چې هر کله هغه د خور نه پیدا کو نو تاسو دغه نه پیدا تاسو ټول د خور نه پیدا شولې نه په اعتبار د اصل سره دویم دا سی ویل شي هو انشأکم دغه الله تاسو پیدا کړی د زمکینا انسانان پیدا کیږي د نطفه نه نطفه پیدا کیږي د طاقت نه چې کوم سره کې طاقت وي نو هغه چې کوم دی د اولاد قابل د پیدا کیږي چې کنه د طاقت د زمکینا زمکه خوراکه هغه نه طاقت جوړ شي او دغه د نطفه جوړ شي په دې وساتت سره د انسان چې څومره طاقت دی د زمکه نه ماخوذ وي نو انشأکم من الارض درې مطلب داسم ویلې شي هر انسان چې الله دغه پیدایش وغواړي او د پلار د بدن نه ماده چې کوم د نقل شي نه پرشته ماموري د زمکه خاور راولي په دغه ځای کې سره خاور یو ځای کې نو هر انسان د پیدایش بنیادی ماده خاور و سره خلط وي او چې کله د کمزینه خاور راغستې شي نو چې دی وفات شي واپس به هغه ځای کې به دفن وي چې د ارزنه خاور راغستې شوی ده نو هو انشأکم من الارض واستعمرکم تاسو له عمر در کو فيها پد زمکه فاستغفروا تاسو بخنه غواړئ د الله نه ثم توبوا الیه به رجوع کی الله ته ان ربی بشک زما رب قریب نزدې دی موجیب قبل انکه دی قالو دی ویا صالح اے صالح علیہ السلام قد كنت تاخي سره توی تو فینا زمن په منس کې مرجو وا امید کړی شوی مو خستان ډیر غت امیدونه چې تب لوی سړی زنګ قوم مشر به امید واستانه قبل هذا مخ کې دینا اتنهان آیت من من کوي ان عبادت چې من عبادت کوما يعبد اغه چې عبادت کو اباؤنا زمن پلرونو تمون د دینه من کې و اننا بشکم لفی شک خامخ په شک او مما د هغه نه تدعونا الیه چې تمون رابل اغه ته مریب په ډیر شک قال دورت یا قوم ازما قوم ارایتم ما خبر را کې ان كنت على بینه کزیم په دلیل باندې من ربي طرف د خپل ربنا واتانی منه را کړي ما ته خپل طرف رحمتن مهرباني فما ينصرني سوګ د چې زما امدادو کې من الله د الله د عذاب نه ان عصيته کزنا فرمانی حکم د الله فما تزيدونني تاسو نه زیاتوي زما د پر غیر تخسیر غیر د تاوان تاسو ما صرف تاوان تراکاږي نو قوم څنګه تاوان تراخ کدو اسباب د تاوان تا کفر تا گناهونو ته د اسباب د تاوان دي ويا قوم ازما قوم هذه ناقه الله دو خد الله د لكم آیا تاسو د پر نشانه ده قوم راجم شوډان د متقسوي چیرې
د دې ګټ نه چې کم دی به اوښه راوباسه نو موږ به دې ومنو مقابله به وکړو زموږ دا خدایان کار کوي که ستا خدای کار کوي نو څه وخت دپاره دی خپلو خدایانو ته منت تضرع وکړه چې د دې کار نه اوښه راوباسه هېڅ هم ونه شو صالح علیه السلام ته یې اوس ستا نمبر شو هغه سوال وکړو د دې نه اوښه راووته نو ورته فرمایي دا ناقة الله الله په اوښو څه کوي دا چې الله ته نسبت کېږي دا دپاره د اکرام او د شرافت او عزت دپاره چې الله په خپل قدرت پیدا کړې ده لکم آیا ستاسو دپاره نشان ده فذروها تاسو دا پرېږدئ تاکلو چې خوراک کوي فی ارض الله د الله په ځمکه ولا تمسوها او تاسو دا مه مسه کوئ بسوء په تکلیف سره یو مسه کول دي په خیر صفایي ولکې لاس پې راکاږي هغه خیر دی خو تکلیف پسې نه وی فیاخذکم وبنیسي تاسو لره عذاب قریب عذاب نږدې دوی خبره ونه منله فعقروها زخمي کړه اوښه نو اول چې کوم دی په دې خپو وواله چې زخمي شي را پرېوځي فقال بیا وفرمیل نو فعقروها چې دوی ځمکه دا اوښه زخمي کړه نو فقال نو صالح علیه السلام تمتعوا تاسو پیدا حاصله کوئ پیدارکم په خپلو کورونو کې 3 ایام بس تاسو 3 ورځې عمر دی مفسرین ذکر کوي ورته وی چې سبا بس تاسو رنګونه زیړ شي دوی سبا یو بل ته کتل رنګونه زیړ شول په بل سبا بس تاسو رنګونه سره شي په بل سبا بس تاسو رنګونه تور شي بس په 3 ورځې بیا عذاب راځي دوی یو بل ته کتل تماشا وه تمتعوا پیدارکم 3 ایام ذلک خو دوی سم نشول ذلک وعد دا د وعده غیر مکذوب دا دروغ نه دي فلما جاء امرنا کله چې راغلی امر د هلاک زموږ د عذاب زموږ نجینا صالحا مخلص ورکو صالح علیه السلام ته والذین آمنوا کسان ته چې مؤمنانو معه د صالح علیه السلام سره به رحمت منا پر رحمت سره زموږ د خوانه ومن خزي یومئذ در رسوایی دغه ورځ نه دغه ورځ رسوایی نه مو دا بچ کو ان ربک بشک استاره هو القوی دا زورور دی العزیز غالب دی واخذ الذين ظلموا اني والآكسان چې ظالمانو سونی والاسویحه چغی یو ناشنا کړي کپی چې کنده وېسته شو او پسین فرمای چې په دې کې د تمام مخلوق تمام زناور اواز پکې انسان خرو ټټوان سپی د دې غونډو اواز پکې یو زیو د دې ډونو هغه برداشت اونکړې شړونه او چودل فاصبحوا دې وګرځل په دیارې په خپل کورونو کې جاسمین پړمخې پراته که لم یغنو گویا چې دې نه دي استوګن شوي پیها په دې ځمکه کې داسې مې ختم کړه تا به نه وی چې دلته څوک اوسېدلي دي الا خبردار ان ثمود کفروا بشک ثمودیانو کفر کړی د خپل رب الا خبردار بعد لثمود لري والدی وی د ثمودیانو د پاره د الله د رحمتنا ولقد جاءت رسلنا تاخ سره غریو زما پرشتي ابراهیم علیه السلام ته بالبشرا پذیری سره اصل مقصود د پرشتو را تک دا ابراهیم علیه السلام نه دی دا لوط علیه السلام دی چې هغه قوم ته عذاب ورکوي بعضې فرمایي دا 3 پرشتې وي جبریل دی اسرافیل دی میکائیل دی او بعضې فرمایي دا 2 پرشتې وي دا 3 سره وي نور یو سره وي دا 2 وي او څوک وي دا 10 وي مقصود چې کوم دی لوط علیه السلام خواته تک دی خو مخکې رال د ابراهیم علیه السلام خواته یو وجه دا ده چې دله زیری ورکوي دویمه دا ده چې ابراهیم علیه السلام یې تره دی نو مخکې د سره خبره کوي بیا د وراره علاقې ته ځي نو فقالو دی وی سلاما نو قالو دی ورته سلاما نسلم سلاما سلمناک علیک سلاما من پتا سلام اچو قال ابراهیم علیه السلام ورته سلام من سلام علیکم پتا سو دی سلام وی دوی جمله فعلیه ذکر کړي سلمنا علیک سلاما ابراهیم علیه السلام جمله اسمیه ذکر را پدې کې دوام وی سلام دا جمله اسمیه ده او پدې کې دوام وی نو ابراهیم علیه السلام چې کوم جواب ورکو تاسو وړاندې فرد احسن منها خیسته طریقې باندې جواب ورکو فما لبسنو بخې تیر نکو ان جاء چرات له وکړه بعجل حنیز فسخي ورید کړي شوی سره مېلمانه چې کوم درال کې ناستو نو چې وی قتل دا شپږ کسان دي یا چې کوم دی 10 یا 12 کسان دي نو پته لګي په دې کسانو خو چې کوم دی چرګوټیا خو نه رسیږي وتا نو ابراهیم علیه السلام زر کور ته لاړو سخې حلال کو ولې راوړو دوه ټکو باندې قرآن کریم ته تعبیر کوي دلته ذکر کیږي عجل حنیز حنیز ویلې شي ورت شي وتا او بل ځکه ذکر کیږي عجل سمین سخو خسورب نو ابراهیم علیه السلام په خپل سارو کې سورب سخو کتو به حلال کراوړو لہذا د میلمه قدر کول سنت ابراهیمی دی او میلمه ته چې کوم دی خبره اسی سرسری ست امنا
د ډوډۍ ټیم وي جی سر شي چیر وړم د چیو ټیم وي سر شي ډوډۍ ته ډوډۍ برا سره وخورئ پته لګي د یو منیخه د چیو ټیم چې کنده نو چیر اوس په دې ټیم کې 10 بجې اوس خو روزه ده خو 10 بجو کې میل برا غته ته ډوډۍ برا سره دا ډوډۍ ټیم دی او چې په 12 بجې راشي نو چیر وړي نو بیا دا د چیو ټیم نه دی پته لګي چې کنده میل من ځان خلاصې کنه او سره د ابراهیم علیه السلام طریقه ست نه بس وخت وګوره چې دا وخت د څه شي دی د چا وخت د چا راوړه د ډوډۍ وخت د ډوډۍ راوړه دریم ټکی دا دی چې د میلمه اکرام او عزت خصیز راوړه میلمه له دا د کوربه چې کم د حق او ذمہواری د چې میلمه قدر وکړي خو اوس د میلمه ذمہواری دی ښه چې رالی څه د پاره راغلی ملاقات ته ملاقات وشو چیو چی دی اوس کو ډوډۍ دی وخوړه بس ځه نور به بیا ډیره نه لګي ځکه چې ته مثال داسې ناستې نه به بل څه کار نه تاسو به صرف ناستي نو خاص کر زمون طالبانی که نو هغې ته 2 ټکي زه ډېر ویم یو دویم چې د علماو ملاقات ته لاړ شم ډېر مه کښېنه دا خو تاسو ته پته نه لګي هغې ته تصوی نه خو هغه منټ چې اوړي که نه هغه نه الله خبري هغه څه دونه ټیم نه نه بس چې ملاقات وشو ملاقات ته راغلی سرسري جو ټیک شوه شربت ته وڅکلی شو چای وڅکلی شو د دې ټیمو بس بیا ځه نور به چې کم دی بیا پوره مستقل وته تاکه نه لګي ځکه د هغه خپل مصروفیات یې تا ته څه ویلی نه شي د هغه وخت خرابېږي دا چې ته پکې مثال 2 غنټې کښېنې بل به راځي هغه به 2 غنټې کښېني بل به راځي 2 غنټې نو دی به څه کوي د هغه یو شاګرد یو ملګری خو نه نو یو به دا کې چې ډېر به نه کښېنې بس مختصر ټیم بیا پاسېږه وځه دویم ټکی دی چې کوم دی نو ستاسو د چا سره چې کوم دی واسطه نو هغه مسله وي څوک د چا خوبونه نو هغه تن تپوس کوي د مولوي صاحب نمبر والا نو دوی ته وایي چې د استاد نمبر چاله مور کو د ټلیفون ځکه چې تاسو 400 کسان یې 500 کسان چې ته 500 کسان له زما نمبر ورکې نه زه به له غونډه ورځ د موبایل ته ناست یم نو دا به ټلیفون د ایکسچینج شو چې کوم د کنه دا زما څه ضرورت به یې کنه نو جواب کې بس خپل جواب خپل وکړه خو دا پیټه په استاد ما چاوه ځکه دا دنیا د اوس خو ناراستی ده بس هر سړی په خپل کور کې ناست دی منټ هغه ځان ټلیفون د پسې وکړي نو چې ته یو 400 دغه ورکوي نمبر بل یې ورکوي نو دا به دغه څه کار به نه وي نو هیله به ستا دغه ټلیفون ته ناست دي که نه نو به هر کیفه وګوره چې کوم دی ابراهیم علیه السلام ښه سورب څخه وکتو وریتې کو او بیا یې راوړو چې کوم دی میلمنو ته یې کېښو نبی عجل حنیس فلما را کله چې وکت ایدیهم د دوی لاسونه لا تصلو الیه هغه نه رسېدل خوراک نه کوي نکرهم ناشنای وګڼل او جسمنهم او تینا پټ کړه خیفه یرا لکه ویل چې داسې نقصان د پر راغلی قالو دوی ورته لا تخف مې لګه ان ارسلنا بشک موږ لګلې شی وی الی قوم لوط قوم د لوط علیه السلام ته موږ هغې د عذاب د پرزو وامرأته او بیبي د هغه قائمه ولاړه وه نو چونکې ستر خوشتې نه میلمنو ته ډوډۍ کېښوله بیبي دروازې سره یو څنګ ته ولاړه ده که څه ضرورت چې زه هغه لوښي لرګی غواړي څه اوبه غواړي چې هغه ورته راوړم په ضحکت نو وی خندل چې کوم دی یا د دې تعجب نه چې یا یره وه یا چې کوم دی فی الحال خبره پته دغه پرشتي دي او یا چې کوم دی وخندل چې خاوند خلیل الله دی د الله دومره لوی پیغمبر او هغه دی چې کوم دی ویریږي نه پدې وخندل چې ته ولې یریږې او بعضې د ضحکه معنا کوي چې کوم دی ماهواره فضحکت دغې ماهواره شروع شوله دې وخته پورې دا عقیمه و اولاد نه و ماهواره تکلیف نه و ځکه چې د کمې زنانه ماهواره نه د هغې اولاد نه دا فرشتې راغلي ابراهیم علیه السلام ته زیری ورکوي نو د زیري سره فی الحال د هغې ماهواره شروع شوله او د ماهوارې سره ځکه ورته دوی زیری د بچي ورکوي فبشرناها من ول زیر ورکو په اسحاق علیه السلام سره من ورا اسحاق ورسته اسحاق علیه السلام نه یعقوب نو دا په ډبل زیره یو خو الله تعالی زوی درکې اسحاق نو سیبم درکې یعقوب دوی مدار چې الله تعالی زوی درکې د زوی بدانه چې ګنې دا په سو کال کې وفات کیږي اوږده زندگی به الله ورکې چې دا غبم بچي کیږي نو قالت او فرمایل دی بیبي یا ویلتا افسوس دې ما د پر الیدو زب دی عمر کې بچي راوړم وانا عجوز زبډیما 99 سال عمر دی وهذا بعلی دا زما خاوند دی شیخا بوډا 120 سال کې داغه عمر دی ان هذا بشک دا لشیء عجیب سیز دی عجیبه په دې بوډاواله کې بچي
قالو فرشتو ورته وی تعجبین تاسو تعجب کوي من امر الله د الله د امرنا رحمت الله د الله رحمتونه دی او برکاتونه دی علیکم پتاسو اهل البیت یکور والو انه بشک الله پاک حمید استایل شوی دی په خپل صفاتونو کې مجید خاوند بزرګ او مرتبه دی فلما ذهب عن ابراهیم الروع کله چې لاړ د ابراهیم علی السلام نه یرا اغه خطر ختم شوله وجاءته البشرى اور علی اغه تزیر خوشالی رله چې الله تعالی زیو نصیحت کوي یو جادلنا مسره مباحثه کوله په قوم لوط په قوم د لوط علی السلام کې ورته وی چې تاسو دا قوم هلاکوي په دې کې چې مؤمنان وي نو پرشتو ته چې مؤمنان به نه هلاکو وکه یو مؤمن پکې وي وی چې یو مؤمن نه هلاکو نو پرشتو ورته وی چې یو وینو نه هلاکو نو ابراهیم علی السلام ته کم از کم یو لوط علی السلام خو پکې ده کنه مؤمن پکې وشته نو دی ورته وی هغه به نو بس یو جادلون په قوم لوط د قوم بارکی زمون سره دا مباحثه کوله ان ابراهیم دا زکه مباحثه کوله بشک ابراهیم علی السلام له حلیم د ډیر صبرناکو اوه نرم زړوالو منیب راجیو الله تا نو دې صفاتونو خاوندو خپه کېده نه زکه داسې وي هر پیغمبر خپه کېږي نو دی وته یا ابراهیم علیه السلام اعرض عن هذا اعراض وکد دې جدالنا انه بشک شان ده قد جاء امر ربک تاخي سرغل امر دربستا په هلاکت د دې قوم و انهم بشک دوی آتیهم راضی بدوی عذاب عذاب غیر مردود چې دا بنه واپس کیږي ولما جاءت رسولنا کله چې راز ما فرشتي لوط علیه السلام تسیء بهم غمجن شو په دی باندې وضاق بهم زرع او تنگ شو په دی باندې سینا څنګه چې ابراهیم علیه السلام خبرې کولې الله فرشتو ته وی چې زما پیغمبر لوط علیه السلام به په خپل قوم خپه کیږي نو مخکې تاسو انساني شکل کې لاړ شئ چې هغه مو نه پیژني نو هغه به لازمي خبرې چې څه خبرې به کوي نو تاسو به چر دا قوم هغه به چې هلاک دي شي چې لوط علیه السلام سلور کرته د خپل قوم په هلاکت باندې اقرار وکي بیا ورته ځان اوخایي او بیا به دا قوم هلاک کړي ولی که داسې مخکې اقرار ونه کړي نو خامخا به هغه په قوم خفه کېږي الله ما هلاکې دا قوم هغه شانتې وشول فرشتې الکانو صورت کې راغلې چې ویې کته نو دا ډېر زیات خفه شو دا دي چې کم دی دا قوم الکان بدماشان را منډې وي نو لوط علیه السلام دوی ته وایي تاسو ته پته نشته چې دا خو ډېر نه اهله خلک دي تاسو دلته ولې راغلی ولې نه اهله دي دا ډېر بد عمله دي فرشتې ته د څه بد عملي کوي خبیث خلک دي د الکانو سره ناجایز تعلقات ساتي دا چې کوم د تباش جبريل فرشتو ته شمیره یوخه دا چې څلور کارته ته اقرار واغستو چې د خپل چې کوم د موقر شو ځان سره فرشتي بوتله الکانو شکل باندې چې د کوړه ورسېدل دا چې کوم دا بدمعشان پس را ورسېدل ورته ورخطل شابه دا ور دروازه کولاو کدا کولاو لوط علیه السلام تمنا وکړه ولما جاءت نوزي وسوزاق بن ذرع وقال فهذا يوم عصيب دا دور سخت ډیره سخت ورځ چې زما د ملمنو بیزتی کیږي وجاءه قومه راله د قوم يهرعون چې رامنډه وهله يهرعون دا مجهول صيغه استعماليږي او معنی د معلومی کیږي بعضی صيغه داسي وي چې هغه مجهول استعماليږي معنی د معلومی وي يهرعون چې دوی رامنډه والي اینه معنی د معلومی ده او بعضی فرمایي دا مجهول معنی کوي شي نو د دې یهرعون د پر نائب فاعل د دوی نفوس دي یهرعون چې منډه ور کولې دوی تخپل نفسونو د اماره نفسونو دوی ته منډه ور کولې الیه ترددت ومن قبل فخوا د دینه کانوا يعملون السيئات دی اعمال کول بد قال دو فرمایل یا قوم ازما قوم نو لوط علیہ السلام دی قوم د تقریر شروع کو ها اولای بناتی دا زما لوریانی دي یو مطلب دا چې زما د لوریانی دا په نکاح باندې تاسو د مشرانو ته ورکم او تاسو په خپل منځ کې د قوم د لوریانی په نکاح باندې واخلئ د کافر سره نکاح صحیح و څنګه چې ابتدا په اسلام کې د کافرانو سره نکاح صحیح ورسته بیا منسوخ شوله او دوی مطلب دا دی چې دا پیغمبر د قوم روحانی پلاروي د قوم لوریانی دا د قوم د پیغمبر روحانی لوریانی وي نو لہذا چې هر کله ستاسو دا بچیان زما روحانی لوریانی دي دا د قوم دا بچیان په نکاح والی ستاسو ضرورت به پوره شي ها اولای د قوم دا بچیان بناتی زما لوریانی د روحانی هن اطهر لكم دا پاکی دي ستاسو د پاره فتقوا الله د الله نه ویریږئ ولا تخزون تاسو ما مرسوا کوي په دوی په خپل میلمنو کې الیس منکم آیا نشته پتا سو کې رجل رشید یو سړی او خيار
لږ هوښیار سړی پکې نشته د مېلمنو څوک بېعزتي کوي. قالو دی ورته ویل قد علمت تاخي سر تا ته پته رمالنا نشته زمونږ د پاره فی بناتک ستا په لوریانو کې من حق من حاجه ستا په لوریانو کې زمونږ ایس حاجت نشته موږ د هغې د خواهشات نه پوره کوو. څوک یې معنا کوي بی بناتک من حق من مطالبه موږ د جینکو خو نه کوو. و انک بشکت لتعلم خامخا پوهیږي ما نورید هغه چې موږ اراده کوو موږ د الکانو خواهشات پوره کوو. نو قال ورته وفرمیل دو لو ان لی کاش وی زما د پاره بكم پتا سو باندې قوت نیک انسان چې دا بدی ویني نو خپشي کا چې زما سره یو مضبوط جماعت وې کنه قوت می وې او پتا سو مې خو غوبل کړي وې ادویم او آوی یا می پناه حاصل کړي وې الی رکن شدید یو قلا مضبوطه قلا کې ناس وې او دغه شو بمبار می پتا سو کړي وې. نو دون افسوس تمنا چې وکړه دې پوری پرشتو ځان نه خو انبیاء په غیب نه پويږي. وګور ابراهیم علی السلام ته فرشتي رااله هغه ونه پیجندلې ساروي ولا لال کو. لوط علی السلام ته رااله د ونه پیجندلې. وګور سونه تمنا او سونه چې افسوس وکړو اوس وته فرشتو زارو خو نو جبرئیل ته یې جبرئیل ما د میکائیل دی د اسرافیل دی د فرشتي دي. نو قالو دی ورته یا لوط علی السلام ان رسول ربک بشک من استاجی دربستایو لن یسیلو الیک هرگز دوی رسین نشي کولای تا تاستا خواته نږدې نشي راتللی لا موږ ته بسره شي. دروازه ته کولاو کا نو دروازه ته کولاو کړه د لوط علی السلام اله چې کوم د خوشاله شو. جبرئیل په لاس راخ پتمسنا اعینهم جبرئیل په لاس راخ چې کنده بیا سترګې پوزنو بس بیا دغه سی بوتل وګرځیدل. دا الله یو عذاب دی قوم ته الله سلور عذابونه ورکړي دي. نو چې د دوی نظرونه ختم شول نور هغه انسانانو مخونه پوزې ختم شوي نور هغه انسانانو وی خدا خو تا ځان سره ډېر غټ ساحران راوستي دي سحر در باندې وکړو صبر وکړه چې دا غون قوم را خبر کو چې کنده د بل ځای مسافر راغلی او موږ سره دا عمل وکړو د سره به ګورو دی په دې لا پکې بیا لاړ. نو جبرئیل ته په اسری ته د شپې بوزه به اهلک خپل اهل به قطع من الليل په وحیسه کې د شپې نه ولا یلتفت ندی ګوري منکم تاسو نه احد یو کس دی قوم ته چې عذاب ملاویږي تاسو واپس نه ګوري الا امراتک مگر ستا یو بیبینا انه مصیبها بشکر سیږي بده تما صابهم هغه چې دی قوم ته رسیږي. نه پدې کې یو قوالدار چې دوی روان شو هجرت کول د خزي سره هجرت نه دی کړي دا کافر او خیانت کړي د خاون سره په ایمان کې دا وسندتلی. او دویم قولدار چې دا سر روان شولا چې کله دوی روان شو په قوم باندې عذاب شروع شو د کارو دا ټس ټس شروع شو نو دا خپه شولا واپس د قوم ته راوګرځل هاي قوم افسوس هلاک شوي بس یو کان راغه په دې کپړې وشتل د اقزه کې ورځول نو سره وتل د خروستو چې کوم د هلاک شولا وسره انه مصیبها بشکر سیګ بده تما صابهم هغه چې د قوم ته رسی ان موعدهم الصبح بشک هغه وقت د وعده د دوی سبا ټیم دی سبا کې به عذاب راځي. لوط علیہ السلام ورته وی لږ زر بنشي دا بدبخت چې تبش. نو جبرئیل ورته وی الیس الصبح اینه د سبا به قریب نږدې خدای نیمه شپه د سبا خيږي کنه. فلما جاء امرنا کله چراله امر د عذاب زمو جعلنا عالیه من وګرځو دا غي بر طرف صاف له حالان دي وامطرنا علیها مراتوی ک په دی باندې حجاره تنکانی من سجیل د قرت کاڼونه مندود یو بل پسې پر لپسې. نو یو خو دوی سترګې الله مسخ کړي او سره چې کم دی په دې باندې چغه ویستلی شوله را زلزله پې راله او سره د کاڼو باران پې وشو او سره دا کلی الټه ویشتی شو. مسومتن دا په نښه شوي وو هر کاڼي باندې نښه وه چې کم دی دا داسې میزایلو چې خپل کس دپاره مقرر وو. عند ربک په نزد رب ستا او ما هیه نو دا من الظالمین د ظالمانو د مکې نه بې بعید لرې. تاسو چې شام ته ځئ په دې لار کې دا کلی د هغې علاقه پرته بحر میت تاسو تماشا کوئ. و الی مدین موږ لېږلی مدین ته اخاهم د دوی ورور شعیب علیه السلام قال د یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره ولا تنقصوا المکیال. دی د شرک سره سره چې کم دی د خلکو نه حقوق کمول نو تاسو مه کموئ پیمانه والمیزان او تله انی اراکم بشکه زه تاسو وینم بخیر په خیر سره ښه وس مو کېږي مالدار یې نو ولې تاسو داسې کنجوس شوي
وإني أخاف عليكم بشک زیرګم پتا سو عذاب یوم محیط دا عذاب د ورځې احاطه کوونکنا ويا قوم ازما قوم اوفوا المكيال تاسو پرور کوي پیمانه ول میزان او تول بالقسط په انصاف ولا تبخسوا الناس تاسو مکه موید انسانانو اشیاءهم دا غي سيزونه ولا تعصوا تاسو مگر ذی فی الارض پزمکه کی مفسدین فساد کوونکی بقیت الله باقی مانده اشیاء خیر لكم دا د ورستاسو د پاره پر دې حق ورکی تا ته جایز ګټه پاتې شي دا باقی مانده دا غوړه ده ان کنتم مؤمنین که تاسو مؤمنان وما انا علیکم زنیم تاسو باندې به حفیظ حفاظت کوونکې او ساتونکې زه خو تاسو ته صرف بیان کوم د هر یو کس حفاظت خو زما ذمه نه ده شعیب علیه السلام ته خطیب الانبیاء ډیر بهترین تقریر بیا کاو د دې سره به چې کنده عبادت او منځ کې به ډیر شغل سره ولاړو نو ځکه دې پسې مسخرو د استهزاء په شکل ورته وي قالو دی یا شعیب علیہ السلام اسولاتک تامرک استاد مستات امر کوي منځونه کې د سده چې د مستات امر کوي دا د ټوکو په شکل ورته وي دا داسې ده لکه یو سړی د مثال شیخ دی بلې په سپېړه وو الکه دا ګیره د ته وي چې د سپېړه ورکنو ګیره چاته نه وي دا پسې مسخره کوي داسې نو دا مستات امر کوي ان ترک چې موږ پریک دو ما عبادت هغه چې عبادت کو ابا او زمنګ پلرونو او ان نفعل یا موږ او فی اموالنا بخبل مالونو کې ما نشا هغه چې زمون خوخي ما تاوانو کو انک بشکت لانت الحلیم دام پس ټوخي ته ډیر صبر نه کې ښا وګوره خلک ځان له مال جمع کوي ته ډیر صبر نه کې چې مال نه جمع کې الرشید ته ډیر چې کم دی او خيار یې دا اثر کې حقیقت کې کلام په ضد باندې ذکر کوي نو استهزاء انداز ورته وی لانت الحلیم ته خو ډیر بے وقوفه حلیم ذکر کی خو مراد صفاحت دی بے وقوفه په ګټه نه پويږي او انت الرشید رشید او خيار ته انت الجاهل ته ډیر نه پوي سړی بے وقوفه او نه پوي سړی چې ځان د پاره په ګټه باندې نه پويږي نو قال دورته یا قوم ازما قوم رايتم ما تخبر را کہ ان كنت على بينك زیم په دلیل باندې من ربي طرف د خپل ربنا ورزقني منه را کړی د خپل طرف نه رزق حسنه خيسته رزق مفسرین فرمایي د یو دوه چيلې وي اغه دوه چيلو بد د پي گزاره کوله وما اريد ز اراده نکم ان اخالفكم چې تاسو خلافکم الا ما انهاكم لاړ شم اغه ته چې تاسو منکم عنه د اغینا تاسو منکم چې پر دې پیمانه مکموا په خپل داسې حکم نه تاسو منکم زم نکم ان اريد ز اراده نکم الا الاصلاح مگر د اصلاح اراده کوم استطاعت سو پرې چې زما طاقت وي وما توفيقي نه د زما توفیق په دې اصلاح کې الا بالله مگر دا قائم دی الله پورې عليه توکلت په الله زما توکل دی و الیه انیب او د غزاد ته زما رجوع وي ويا قوم ای زما قوم لا یجرمنکم 30 دین کی تاسو لره شقاقی زما مخالفت په دې ضد کې راشي زما په مخالفت کې ايصيبكم چې ورسیږي تاسو ته مثل د هغه اصحاب قوم نوح چې رسیدل قوم د نوح عليه السلام ته هغه چې څنګه تباشي وو تاسو زما مقابل په ضد کې راشي تاسو هم تبانه شي او قوم هود یا قوم د هود عليه السلام ته او قوم صالح یا قوم د صالح عليه السلام ته وما قوم لوط ان قوم د لوط عليه السلام منکم تاسو نه بعید لري واستغفروا ربكم تاسو بخنه غواړي د خپل رب نه ثم توبوا الیه به توبه وباسي الله ته ان ربي بشک زما رب رحیم مهربان دی ودود خاوند دوسته دی قالو دی ورته یا شعیب علیہ السلام ما نفقه موږ نه پویګو کثیر مما تقولوا پډیرو هغه خبرو چې تی وای ډیر تقرر د کړو استاد خبره زموږ ته نه کوزيږي و ان لنراک بشک متعين فينا ضعيف په خپل منس کې کمزور یو کمزور عام سړی چې کم دی لولا رحتک کنه وستا د قبیله ستا قوم لرجمنا کا من بت پکانو وشته وي خود د قوم دی خیال ساتو ولولا رحتک کنه وستا د قبیله لرجمنا کا من بت تکنزلی کړي وي خدای احترام چې د کو صرف د قوم احترام د کو وما انت علينا بعزيز او تنه پمن باندې ګران قال دورته یا قوم ازما قوم ارهت اعز عليكم زما قبيله ګران د تاسو ته من الله د الله نه د قبيله خیال کوي نو د الله خیال ولې نه کوي واتخذتموه تاسو نیولې الله پاک وراءکم رسد خپل ځان زهري یا شاته غرزولې شوی الله مداسیر کو گیا شاته مو غرزو ان ربي بشک زما رب ما تعملون چې تاسو عمل کوي محیط احاطه کون کړي ويا قوم اعملوا اي قوم زما تاسو عمل کوي على مكانتكم بخبل حال اني عامل ز عملكم بخبل حال سوف تعلمون زرد چې تاسو په پوهه شي وړاندې متوي
چې د قوم سره ذکر کیږي اعملوا علی مکانتکم دا ټکی ذکر کیږي و انی عاملون دې سره مکانتی نه ذکر کیږي وجه متمخ کوي تاسو به پوه شئ میاتی چاله راځي عذاب یخزیه چې د رسوا کی ومن هو کاذب او څوک د دروغجن ورتقبوا تاسو انتظار کوئ دا انجام انی معکم بشک استاسو رقیب انتظار کوونکم ولما هر کله جاء امرنا چراله زمون امرنا جینا شعیب مخلص ورک شعیب علیہ السلام ته والذین آمنوا کسان ته چې مؤمنانو معه د سره برحمت منا پر رحمت سره زمون د خوانه واخذت الذين اني والاغ کسان ظلموا چې ظالمانو اسوحه چغی پدې باندې جبريل چغويستله فاصبحوا دی اوګردل په دیارهم په خپل کورونو کې جاثمین پړمخه پراته کعلم یغنو گویا چې دینو استوګن شی بی فیها پدې زمکا الا خبردار بعدل مدین لري والد بيد الله د رحمت نه د مدین والو د پاره کما بعیدت ثمود څنګه لري وتلو د الله د رحمت نه سمودیان ولقد ارسلنا موسی دبل پیغمبر واقعي ذکر کیږي منگ لے گلے موسیٰ علیہ السلام بی آیاتنا پخبلو نشانات و سلطان مبین و پا حجت خکارا سرا الہ فرعون لے گلے مو فرعون تا ملئیه و داخل سردارانو تا فاتبعهم فتبعو امر فرعون دی قوم تابداری وکړه د امر د فرعون د موسی علیہ السلام خبره اونه منله فتبعو امر فرعون وما امر فرعون د فرعون دا کار سخو الله فرمای نو امر د فرعون برشید صحیح داغه خبره خو صحیح نه په غلطه باندې روان یقدم قومه دا فرعون به مخک رواني د خپل قوم نه یوم القیامه پر ورځ د قیامت زکه دا چې کم څوک دغه پسې تللی دي هر انسان به قیامت کې د خپل مشر او مقتدا پسې زی نو دی با د فرعون پسې روان وي فاوردهم النار کم خیبوت نو دی راوستل اورتا وبئس الورد ډیر بد ورتل دی المورود چاغه ته ورتل وکړې شو کم ته چې ورغه چې جهنم دی و اتبعوا ورپسې شو په د باندې فی هذه په دې دنیا کې لعنت و یوم القیامت پر ورځ د قیامت باندې دنیا کې ار یو سړی چې کم دی په د لعنت وای سو کم داسې نشته چې هغه د خپل بچی لره فرعون نوم کیږي بئس الرفد دا ډیره بد ورکړه دا فرعون حکومت کو دنیا کې په خلک لعنت وای دی خلکو فرعون ته سو ورکړه لعنت نو ډیره بد ورکړه د المرفود چې د تور کړه وشولا او اتبعوا ورپسې شو په د پسې په هذه په دې دنیا کې لعنت و یوم القیامت پر ورځ د قیامت بئس الرفد دا بد ورکړه د المرفود چې د تور کړه وشولا ذالک دا من انباء القرى د خبر نو د کل ولو ندی نقص علیک من بیان کو تا ته منها قائم سکلی ولاړ دی آثار د اغويشتي وحسوید او سدی لوشوی سم ختم کړه وما ظلمناهم امون ظلم نو کړه پدې ولکن ظلموا انفسهم لیکن دوی ظلم کړه په خپل ځانونو فما اغنت عنهم پس بچ نه کده دوی نه الہتهم دغه خدایانو التي هغه يدعون چې دوی بدل من دون الله غیر د الله نه من شيء بچ نه کوته نه ایس شیز لما جاء امر ربك لشرع لغوی تامر درفستا وما زادوهم او زیت نه کوي د پر غیر تدبیب غیر د هلاکتنا وكذلك هم دارنګ اخذ ربک نیول درفستا دی اذا اخذ القرى کله چې ونیسی الله کلو والا وهي ظالمه وحال دا چې دا کلو والا ظالمانی ان اخذه بشک نیول د الله پاک علیم درناک وی شدید سخوی دنیا کې الله مقلګ ورکی خو چې کله اونیسی نو به داسې سخ اونیسی چې کم دی به نه پریدي حدیث پاک پیغمبر علیہ السلام فرمایلی ان الله لا یملی ظالم ظالمان ته الله ټیم ورکی واذا اخذه لم يفلته کله چې الله دا ظالم اونیسی نو بیا هغه پرېږدي نه نو الله فرمایي وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد ان في ذلك بشك فذيك العين نشانه لمن خاف اغه چا د پر چې یریږي عذاب الاخره عذاب د اخرتنا ذلك دا يوم مجموع دا غورز د چاغه ته جمع کول کوي شي له الناس د انسانانو په کې اولین آخرین اسمان د زمکه دا بغون جمع کیږي وذلك دا يوم مشهود غورز د چاغه ته ازری کولې شي وما نؤخره من نرستکو دغه ورځ الا لاجل معدود مگر د ټیم مقرر یو خاص ټیم د پای کې بدار راځي یوم هغه ورځ یاتی چې دا ورځ راشي لا تکلم نفس خبر بنه کوي یو نفس الا باذنه مگر د الله په حکم به څوک د هیبت د وجه نه خبرې نشي کوله فمنهم شقي وسعيد بعض په دې ورځ باندې بدبختی او سبا نیک بختی دا اجمال دی نسن یک بخت او سبد بخت تفصیل داده ام په عمل الذين هر چاغه کسان دي شقو چې دا بدبخت شوی دي په نار دی په اور کې ویلهم دوی د فار په په دې اور کې زفیر اوازونه به شهیقان دل به زفیر او شهیق د خر اواز ته وي
اول چې د اخر आवाज شروع کې ډېر پکړی ک باندې دا زفیر وي او چې به اخره کې دا واپس راغونډي او نباسي وباسي आवाज راغونډي دا به شهیق وي او څوک عکس سره معنا کوي اول چې کوم دغه شهیق دی او دا روسته چې کوم به आवाज راغونډي دی بیا زفیر دی خالدین فیها دی به همیشه پدې کې مادامت السماوات والارض تر سوچ همیشه اسمانونو زمکي الا ماشاء الله مگر هغه چې د الله خوښ شي نو دا خو کافران دي چې الله خوښ شي د کافرانو به د جهنم نه ودی راوځي دی خو به وتل نشته انو دینه سو محمل ذکر کويش دا الا ماشاء الله د خالدین او مادامت السماوات د استثناء موي دا د شقاوت او نو د سعادت نه کم چې دغه شقیان دي نو دا په دوه قسم دي یو چې کم دی شقی دی کامل کافر دویم دی شقی غیر کامل دا ګناهګار مؤمن نو چې دوی جهنم ته لاړ شي خالدین فیها دی به همیشه مادامت السماوات والارض الا ما شاء مگر هغه چې د الله خوښ شي دغه اشقیا چې کم غیر کامل ګناهګار مؤمنان به تیر وباسي ګناهګار به تیر وباسي او کم چې دا کامل اشقیا کافران دا به باقی پاتې شي او دوی مطلب داسې اومبلیش چې دا استثناء ولګوا د خالدین سره نو دوی به خالدین فیها همیشه به اسمانونو زمکي وي الا ماشاء الله مگر هغه چې د الله خوښ شي نو خلود دی خو دوی د پر عذاب بدل کی یو ځل جهنم ته بوزي او به زمحریر ته بوزي به بل طبقه ته بوزي نو عذاب له بدل کی او دریم دا وای چې دا استثناء د دوام د پاره ده خالدین فیها دی به همیشه په دې جهنم کې مادامت السماوات سوچي وي همیشه اسمانونو زمکي دا د اخرت اسمانونو زمکي دي الا ماشاء الله مگر هغه چې د الله خوښ شي دغه اسمان او زمکه دائم ده نو کافر د پر به عذاب دائم وي عطوا اندا ورکړه دا الا ماشاء الله مگر هغه چې د الله خوښ شي ان ربک بشک استار فعال لما يريد کون کې دغه چې الله اراده وکي او اما الذين ارجع کسان دي سعيدو چې د نیک بخت لري فی الجنه دی به جنت کې وي خالدین فیها ما دامت السماوات والارض دی به جنت کې همیشه مگر هغه چې د الله خوښ شي نو د یو نعمت سره بل نعمت ورکی یا هغه چې د الله خوښ شي نو بیا دغه جنتیان دا دوام د اسمانونو د زمکو دی هغه همیشه دي ځکه د جنت نو دا جنتیان په جنت کې همیشه دي نو عطوا اندا ورته د غیر مجزوز دا به کټ کیږي نو فلا تکو پس تمکه فی مریتن په شک کې مما یعبد هغه چې عبادت کوي ها اولای دا کسان ته په دې کې شک مکو چې ګین دام صالح دي ما یعبدون دوی عبادت نه کوي الا مگر عبادت کوي ما کما یعبد اباهم څنګه چې عبادت کړو دی پلرونو من قبل پخوا و انا بشک من لم وفوهم خامخ دل پورا ورکو نصیبهم د دوی حصہ غیر منقوص پدې کې بکمه نه دوی تخپل حصہ من پورا ورکو دا غیره کمونه ولقد اتینا موسی الكتاب تاخي سم ورکړو موسی علی السلام ته کتاب د بل قوم تذکره د مخکې صورت کې د موسی علی السلام او د فرعون واقعي ذکر شو فاختلف فيه پد کې اختلاف وکړې شو چا اومن او چانا ولولا کلمه سبقت من ربک کنه کلمه چې مخکې شوی د جانب د ربستانه په تاخير د عذاب سره قضیه بینهم په سلب شو د پمنس کې و انهم بشک دوی لفی شک خامخ په شک کې منه د قران نمریب په ډیر شک کې و ان کلن دلته دو ترجمه کولای شي یو ان چې کنده مخفف د مثقل نه دی او دا کلن کې تنویز عوض د مضاف له نه دی او لما په معنا دا چې کوم دی الا سره دی نو انه بشک شان داده دا انه بشک شان داده دا لما مخفف دی و انه بشک شان داده کلن من کل من الفریقین هر یو د فریقین من یو سعید او بل شقی لما خامخا لیوفینهم دیل بپورا ورکی ربک استارب اعمالهم جزا د اعمالو هر یو تبخبلو اعمالو جزا پورا ملاوی کی او دویم ان دا نافیه کا او چې ان نافیه شي بیا با لما په معنا د الا استثنائی سره شي نو ان کل الخلائق ندی دا تمام مخلوقات ان کل من الفریقین ندی دا هر واحد د دوانو فریقینونه الا لیوفینهم مگر خامخابه دوی ته پوره ورکوي استارب اعمالهم جزا د اعمالو ار یو ته به د خپل عمل سزا پوره ورکړي شي
انه بشک د الله پاک بما یعملون هغه چې دی عمل کوي خبیر خبردار دی. فاستقم مستقیم او نیغ شه کما امرت څنګه چې امر کولی شي تا ته. نبی کریم علیہ السلام فرمایلی شیبتنی هود و اخواتها سورۃ هود او د تورته سورتونو ز بوډا کړم. سورۃ هود کې سم مضمون دی هغه داسې مضامین ذکر کې فاستقم نیغ شه بالکل لکه څنګه چې ستن نیغ ولاړی نو لون سیز داسې مستقیم او نیغ ودرېدل دا ګران حکم دی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نه قیس ابن عبدالله طائفی تپوس کی یہ مختصر نصیحت راته وکړه چې بیا د بل نه تپوس ته ضرورت نه وي. پیغمبر علیہ السلام ورته آمین ثم استقم مختصر نصیحت غواړي دوه ټکي دي ایمان راوړه په دې ایمان مستقیم شه. نه استقامت دا ګران سیس دی. کما امرته څنګه چې تا ته امر کړی شوی دی او من تاب معک هغه کسان چې هغې راځي وي ستا سره ولا تطغوا تاسو زیاتې مه کوئ انه بېشک الله پاک بما تعملون بصیر هغه چې تاسو عمل کوئ په هغه دی لیدونکی. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا تاسو میلان مه کوئ هغه کسان ته چې ظالمان دي فتمسکم النار وبرسیږي تاسو ته اور. ظالم ظلم کول خو وړاندې خبر ده د ظالم سره ملګرتیا وړاندې خبر ده. ظالم ته میلان قدر مه کوه ګوره تا ته پته ده چې دا ظالم دی او ته د هغه سره ملګرتیا کې نو ته به هم جهنم ته ورسېږي. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام نه نقل دی چې انسان ته پته چې دا ظالم دی او تا مو سره ټوپک غاړې ته اچلی روان ایمان نه ووتلی وی ایمان نه ووتې چې ته سره هم د دې ظالم سره ملګرتیا کې. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار وبرسیږي تاسو ته اور مالکم نه به تاسو د پاره من دون الله غیر د الله نه من اولیاء څوک مددگار ثم لا تنصرون بس تاسو امداد نشي کېدی. په ځای د دې باندې چې د ظالم ملګرتیا کوه بلکې د الله اطاعت وکړه. اقیم الصلاة قایم که منځ وطرفی النهار په دواړو طرفونو د ورځې کې د دواړو طرفونو د ورځې کې چې کوم دی نو سهار مونځ دی او مازدیګر وزلفا من اللیل او څه حصه د شپې نه ماښام او ماخوستن. ان الحسنات بشک نیکی یذهبن السیئات دا ختمی بدی په نیکو سره بدی ختمیږي. ذالک دا ذکر للذاکرین دا نصیحت دی د پاره د پن اغستونکو. واصبر صبر کوه فإن الله بشک الله پاک لا یضیع نه بربادي اجر المحسنین اجر د نیکانو. فلولا کان من القرون ودینو د کلو والاونا من قبلکم ستاسونا مخکې اولو بقیت خاوندان د بقا منه خاوندان د عقل ستاسو نه وړاندې په دې خلکو کلو کې عقلمن نو ینهونه چې دی منع کړي وي عن الفساد د فساد نه فی الارض په ځمکه کې الا قلیل مگر لږ کسان داسې وو ممن انجینا هغه چې ما خلاصې ورکړه منهم د دوی نه واتبع الذین ظلموا تابع شوي هغه کسان چې ظالمان دي ما اترفو دی ورپسې شوي تابعداري کړل سمه اترفو هغه چې دوی په مزو شوي په خپل خوش عیشۍ پسې روان شو وکانو مجرمین او دیو مجرمان وما کان ربک نه د ستا رب لیهلک القرى چې هلاکي د کلو والا بظلم په ظلم سره واهلها مصلحون او اهل دغه اصلاح کوونکي وي اهل د اصلاح ولای نو الله پاک نه هلاکي سو پورې چې په دې کې فساد نه شروع شوي ولو شاء ربک که خوشي وستا درب لجعل الناس ګرځولې به انسانان امه واحده یو امت دا تمام به مؤمنان او مسلمانان وي خو الله تکوینن جبرن دا خلق داسې نه سمي ولا یزالون همیشه به دی مختلفین اختلاف کوونکي به الا من رحم ربک مگر هغه کس چې هغه باندې رحم وکړي ستا رب او د اختلاف نه بچ کی ولذالک د دې د پر خلقهم الله پیدا کړی دي وتمت کلمت ربک او پوره شو کلمې د رب ستا لاملأن چې خامخه بزړکم جهنم من الجنه والناس اجمعين د پیریانو او د انسانانو نه مجتمعين چې په کې جمع کیږي کلن دا هر یو نقص علیک من بیان کو تا من انباء الرسول د واقعات د انبیاونه ما نثبت به فؤادک هغه چې موږ په دې مضبوطه واستاړو د انبیاء واقعات ته بیان شي هغه سونه صبر کو نستاړه په مضبوط شي وجاءک راغله تا فی هذه په دې قران کریم کې الحق حق او موعظه او نصیحت او ذکر او دا نصیحت د المؤمنین د پاره د مؤمنانو وقل للذین ويكسانوا لا يؤمنون چې هغه ایمان نه وروړي اعملوا على مكانتكم تاسو عمل کوي په خپل حال ان عاملون بشک موږ عمل کوونکیو وانتظروا تاسو انتظار کوي ان منتظرون موږ انتظار کوونکیو
ولله د الله د پر غیب السماوات والارض غیب د اسمانونو د زمکو دي و الیه یرجع الامر د غزات او پسې د کارونو دا تمام رجع الله ته كله ټول فاعبده د غزات عبادت کا او توکل علی الله توکل کا په الله باندې او ما ربک رد استار بغافلنا خبر عما تعملون هغه چې تاسو عمل کوئ صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين إله العالمين زمون در زمون قبول کی الله زمون دا مشغله زمون د نجات ذریعہ کی زمون د گناهونو د معافی ذریعہ کی الله د جهنم نه د آزادی ذریعہ کی الله د جنت فردوس ذریعہ الله وګرځي الہ العالمین زمنګ مشران کشران نارینا زنانا الله ټول په دین باندې استقامت نصیب کی الله زمنګ سونه حاجتونه د خپل غیبی خزانو نه پوره کی الله د مخلوق د احتیاج نه موږ ساتل کی ستا دربار ته محتاج کافیو الہ العالمین زمنګ جماعتونه زمنګ مرکزونه خانقاونه الله د عبادت د پر کولو کی کم وبای مرض چې په دنیا خور د یاشتي یا نشته تمام امت مسلمه الله حفاظت وکي خصوصا د پاکستان حفاظت وکي د دې کلی حفاظت وکي الله جون زندگی دین باندې خیسته کی اخر خاتمه زمون په ایمان کې صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله